الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم کتونکو زمي دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نسته په خدمت کې حاضر یم. زموږ د لایف پروګرام د فقهي سوالات جوابات پروګرام یو کم اویایمه برخه ده. الحمدلله زموږ پروګرام د الله په فضل سره ډېر په کامیابۍ سره مخ په ترقۍ طرف ته روان دی. زموږ دا پروګرام خالص فقهي پروګرام دی او په دې پروګرام کې څومره ملګري چې هغه دارالفتاء ته سوالونه که د واتساپ په ذریعه راغلي که د مسنجر په ذریعه راغلي وي یا د خط په ذریعه چا پوښتنې کړي وي یا د پی ټي سی ایل د ټلیفون په ذریعه چا څومره پوښتنې کړي دي نو د هغې پوښتنې جوابات موږ په دې پروګرام کې ورکوو. د دې نه علاوه زموږ دا پروګرام چونکې دا براه راست نشر کېږي لایف پروګرام دی اندرون او بیرون الحمدلله به هر ملک دنیا هغه ملکونه هم هغې نه خلک چې کوم دي مسلمانان نونه په دې پروګرام کې شرکت کوي او د خپل هغه چې کوم د علم هغه په باندې مړه کوي. چونکې زموږ پروګرام براه راست دی لایف پروګرام دی نو په دې لایف پروګرام کې موږ هغه تاسو چې کوم سوالونه پوښتنه کوئ نو د پی ټي سی ایل په ذریعه باندې کوم ملګري هغه هم رابطه کولی شي او د پی ټي سی ایل په ذریعه چې کومې پوښتنې وشي نو موږ فورا د هغې جواب ورکوو. د پی ټي سی ایل نمبر زموږ 091 5230 091 5230 330 دا زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی. زموږ د پروګرام په ډسکرپشن کې تاسو ته په مخه باندې راځي نو دغه نمبر هغه ځای نه هغه تاسو کتلی شئ تاسو شرکت کولی. دې نه علاوه بعضې نور ملګري داسې چې زموږ پروګرام اوري لایف او پروګرام کې چې کوم دی هغوی د کمنټ په ذریعه باندې پوښتنه کول غواړي نو زموږ د پروګرام د کمنټ په ذریعه باندې هم تاسو خپل سوال پوښتنه کولی شئ. انشاءالله زموږ د دارالفتاء نگران و رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه انشاءالله هغوی به تاسو ته د سوالاتو جوابات په دې پروګرام کې انشاءالله جوابونه پیش کوي. زموږ دا پروګرام د شعبان د میاشتې اخرنی پروګرام دی. انشاءالله رمضان المبارک د هغې دپاره به بیا موږ ترتیب هم برابرو چونکې رمضان المبارک کې به زموږ شیډول لږ معمولي غونته کې بدلیږي د هغې دپاره به مشوره کوو تاسو ته به انشاءالله د رمضان المبارک د پروګرام شیډول بیا وایو چې ټایم به څه وي او د پروګرام هغه ترتیب به انشاءالله رمضان المبارک کې څه وي. فلحال د پروګرام باقاعده آغاز مفتي صاحب د یو ملګري پوښتنې نه کوو. محمد صاحب پوښتنه کړې ده دی وی یو امام دی هغه قاعده اوله نه پاسېدو څلور رکعتیز یا درې رکعتیز لمونځ دی اولنۍ قاعدې نه پاسېدو مقتدیانو چې کله فتحه ورکړه نو امام بلکل ولاړو خو واپس راغی کېناستو قاعدې اوله وکړه او بیا چې کوم دی لمونځ مکمل کړو اخر کې دی وی چې اوس سجده سهوه په دې امام باندې شته دی که نشته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چې د قعود د نستینا بجای امام نه غودرېدو قیام ته بالکل ورسېدو نو دله پکار و چې دی واپس نه راتلو تحیات چې دنه تحیات پاتې شو نه امام له پکار دی چې کله دی نه غودرېدو قیام یو که دله پکار دی چې واپس ته نه راځي دغه دوه رکعتونه دی پورا کی هغې نه بعد د اخري کې سجده سهو او که دی بیا غلط شو نه غودرېدو بیا مقتدیانو سبحان الله الحمدلله وی دی بیا لاندې راغی قاعدې ته بیا کېناستو نه غودرېدلی و قیام ته نو بیا پکې تاخیر کړی دی نو په اخر کې به دی سجده سهو وکړي نو بیا یې لمونځ صحیح کېږي که اخر کې سجده سهو ونه وکړه نو لمونځ بیا واجب الاعاده ده دوباره به د سره لمونځ کوي. کم زمونږ دا پروګرام څوک اوري نو دا زیات شیر کوئ ګروپونو کې شیر کوئ ثواب دا د ثواب موقع ده هر وخت دا موقع نه وي چې څومره زیات تاسو شیر کوئ تاسو په وجه باندې څوک په دې باندې د مسایل واوري عمل لا نه صرف واوري تاسو به ثواب ملوي څوک عمل پې کوي بیا به هم ثواب ملوي او د دوی په ثواب کې به هېڅ قسم کمی نه راځي تاسو ته به پورا ثواب ملوي. نو امید دی چې تاسو به دا پروګرام دینی پروګرام د زیات نه زیات دینی جذبې باندې زیات نه زیات شیر کوئ ځکه په دې پروګرام کې مونږ یو غنټه کې مونږ 200 سوالونو جوابونه ورکوو خلکو ته ډېره فایده دی نه رسي. مونږ سره معاذ احمد غزنی صاحب دی سلام کړی وعلیکم السلام احمد علي صاحب او ګل زمان افریدي صاحب وایي چې بدعتیانو متعلق تاسو سوال کړی د پکار دی چې آخر کې تاسو وکړئ چې بدعتیانو پسې خو لمونځ مکروه دی بدعتی پس لمونځ نه کیږي. میں معاذ احمد غزانی صاحب وی چې کچھ لوگ ارن کمپنی کے حوالے مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کا مطالبہ کرتے ہیں
جی مفتی تقی عثماني صاحب الحمدلله په هغې فتوا ورکړې ده ارن په پرپال چې ورته ویلی شي، یا دې سره نور دغه کمپنۍ دي چې د پرپال یا ارن په نوم باندې اټپیک خرڅوي. اټپیک چې کله والی هغې نه بعد بیا تاسو ته اجاره درکوي، یعنې کلیکونه درکوي، اشتهار باندې کلیکونه درکوي چې لس اشتهار باندې به کلیکونه کوي. د پرپال کومه طریقه کار دی. نو دغه کمپنۍ ټول په حرامو طریقې لګیا دي، دې کې انویسټمنټ کول حرام دي. تقي عثماني صاحب په دې فتوا شته، زمونږ پیج ته دننه لاړ شئ، پیج کې پرپال متعلق یا د ارن متعلق چې کومې ویډیو دي زمونږ هغې لاندې په کومنټس کې مونږ د تقي عثماني صاحب د بنوري ټاون د ټولې فتوې ورکړي دي. نو تاسو هغې لاندې کومنټس کې کتلی شي. زمونږ پیج لایک کړئ، نو دننه ورشئ، په هغې کې د پرپال متعلق فتوې راواړوئ، تاسو به دا فتوا د تقي عثماني صاحب ملاو شي. او زمونږ د پروګرام تاسو چې اوس یې واورئ، وروستو بیا یوټیوب زمونږ هم سبسکرایب کړئ، ځکه چې زما اجتماعي مسایل شي هغه مونږ یوټیوب ته ورکوو، بیا مونږ ملګري کټ کوي یوټیوب کې دي. تاسو له به خیر وي په دې کې. ایاز الله ایاز صاحب وایي چې جی چې زړه شي نو څه به ورسره کوئ، استعمال هر څه ورسره کولی شي. چې کم پټکي هغه د پګړی چې کم کپړه دا د لباس حکم لري چې نور لباس سره نورو کپړو سره څه کوئ، د پګړۍ سره هم دا کولی شي. نور لباس باندې ته صفایي په کور کې کوې، په دې صفایي کوه. نور لباس ته نورو بل څه شي دپاره استعمالوي، دا هم استعمالولی شي. اختر حسین صاحب وعلیکم السلام. او دلاور درویش صاحب الله پاک دې ته په علم عمر کې برکت واچوي. سخي پول نه محتمم سخي پول مدرسې الله پاک دې د مسایل ټول حل کړي. یوسف بیټني صاحب وایي چې السلام علیکم، تراویح په باره کې پوښتنه کوم چې کوم کلي کې تراویح کې قرآن ختم نه وشي، دغې باره کې څه حکم دی؟ آیا دا کلیوال ټول ګناهګار دي؟ یقینا چې په کومه کلي کې پورا کلي کې څوک تراویح کې قرآن پاک نه ووایي، نو قرآن پاک چې دی که نه په تراوو کې هر یو مسلمان دپاره سنت دی چې هر یو مسلمان وی په تراوو کې اوري یا خفي وایي، د هر مسلمان باندې دی. دا نه دی چې په تراوو کې یو کلي ولا سنت ادا کړي بیا تا ادا کېږي. دا سنت داسې نه دی. ختم قرآن په هر سړي باندې ځان ته لازم دي چې ختم قرآن به کوي په تراوو کې، یا به اوري حافظ صاحب پسې به ودرېږي. نو دا داسې کفایي عمل نه دی چې صرف د نورو په ختم قرآن سره تم اف کېږي. هر یو سړی به ځان ته کوي، زنانه به په کورونو کې کوي، سړي به په جومات کې اوري، امام پس امام به په قرآن په تراوو کې وایي. مونږ سره جی یو ملګری دی سلیم صاحب د اسلام آباد نه، دوی حافظ هم دی الحمدلله او په پولیس کې نوکر دی. دی وی چې ما قرآن حفظ کړی دی، خو اوس مصروفیات مې ډېر دي، 15 سپارې راته یادې دي، نور رانه هېرې شوي دي. کوشش ډېر کوم چې یادې شي راته، خو هغه نور قرآن نه هېرې شوی دی. نو دی وی چې آیا دا قرآن چې یو ځل سړی یاد کړي بیا هېر شي، نو دا دوباره یادول فرض دی، واجب دی، څه حکم دی، ګناه شته دی که نشته؟ یقینا چې کم کسان قرآن پاک یاد کړي او بیا د هیر کړي او په ټول عمر کې بیا د یادولو کوشش نه کوي، هغه دپاره وعید دی، سخت وعید دی هغه دپاره چې قیامت په ورځ باندې د په بدن باندې به غوښه نه وي، د اکسرې په شان به راپاسي. خو لیکن چې کم کسان ير کړی دی خو بار بار کوشش کوي په رمضان کې وای هر وخت کوشش کې شروع اراده دا وي چې زه به یاد کم، نو دله پر وعید نشته دی به ان شاء الله الله خو فاز کرام سره وروچتي خپل جدوجہد چې دی هغه ما پر خپل اراده پر دامه ان شاء الله حافظ صاحب الله به قرآن پاک تعالی یادم کی قبل فرض یاد نشو دی جدوجہد کې تو وفات شوی نو طلب د حافظانو الله پاک اجر درکړي. او بل دا چې زنه حافظان صاحبانو دوسی پر یادوي زنه درې یادوي او زنه پورا قرآن پاک یاد کړي، نو چې چا یواسی پر دوی یادوي هم هغه تخپل اجر شته، ځکه یو واقعیا د اوس پروګرام کې یو وخت نشته خو دومره یو حافظ صاحب بادشاہ راو بسلو مړی راو بسل، نو هغه معلومات چې وشو هغه مخکې الله چې 200 کاله مخکې وفات شوی او حافظ صاحب او صرف دوه سپارې یادې کړې او بالکل صفا سوتره او لحد کې چینجو خوړلی نه سلامت و. رحمان بابا وایي چې سلامت په لحد په منځ کې پروت وي، څوک چې کاندي سلامت په دې دنیا، نو دا حافظ صاحب سره دوه سپارې یادې کړې الله پاک سلامت په لحد کې. نو څومره سپارې دې یادې دي هغه پخې ځان سره ساتن نورو کوشش کوه. وعلیکم السلام جی څوک ایاز خان سے ایاز الله خان سے جمهوریت کفر دی کنه او پاکستان کې سیاست جمهوریت ته کنه دی جمهوریت بیل شې دی ښا او جمهوریت په دې معنا باندې چې کومه په امریکا کې دی یا په انګلند کې دی
کفري ملکونو کې چې کم جمهوریت دی په دې وجه کفر دی چې هغو خیال دا دی چې جمهور خلق جمع شي یو فیصله غیر شریک فیصله وکړي په دې به عمل کوي ځکه کفر دی وایي د الله تعالی د حکمونو خلاف کوي فیصله چا وکړه په جمهور جمع شو ډېر کسان مثلا دا فیصله وکړه چې نر د نر سره ښځه د ښځې سره نکاح کوي وایي دا جمهور فیصله ده په انګلینډ او برطانیا او په د فرانس کې دغه جمهوریت دی نو دا وایي چې دا جمهوریت بس جمهور فیصله وکړه بس نکاح کوه د سړي سره نو دغه جمهوریت یقینا کفر دی چې د الله حکمیت اعلی یعنی برتری الله ته پکې نه ده حاصله برتری پکې جمهور ته حاصله نو دا کفر ده پاکستان کې برتری چې دا حکمیت اعلی چې د الله دی الله تعالی دی نو پاکستان کې کم جمهوریت ته هغه علما کرام په مهنت سره مشقت سره مفتی محمود صاحب مشقت سره الله دې وبخي غلام غوث خزاروی رحمت الله علیه مفتی محمود صاحب دا نور بزرگان زمونږه کابرین دی جمعیت علماء اسلام هغه په کوششونو سره دغه زمونږ جمهوریت چې دی دا کفري جمهوریت نه دی دا عین اسلامي جمهوریت دی په دې کې حکمیت اعلی چې دی الله ته حاصل که سکول دی ویلی شرط د پاک سټډي مشرت علوم ویلی نو په دې کې به دا ویلی چې زمونږ عین کې دی چې حکمیت اعلی به الله ته حاصل قرآن او حدیث خلاف په یو قانون نه جوړیږي نو جمهوریت زمونږ چې کم دی هغه عین اسلامي دی د دې مثال داسې دی لکه نورو ځنه بینکونه چې دي هغه سودي نظام ده پکې علما کرامو محنت کړي ځنه بینکونه بینک خو سود دی کنه خو ځنه بینکونه اسلامي کړي دي طریقه کار یې پکې بدل کړی دی وضع او جمهوریت ته پر علما کرامو دا جمهوریت د پاکستان چې دا کفر نه دی او پاکستان کې کم سیاست کې کم علما کرام کوي عین عبادت ته ځکه چې د انبیا بنی اسرائیل او انبیاء کرامو به هم سیاست کوو سیاست فهم ته ویل شي تدبیر ته ویل شي عقل ته ویل شي پوهې ته ویل شي دغه علما کرامو نه زیاته پوهه د چا کېدلی شي علما کرامو چې کم سیاست ته هغه پسې د عوامو سیاست نه رسي په هر میدان کې علما کرامو ته الله پاک پوهه ورکړي په سیاست هم یو دین اسلام دی په دې کې علما کرامو ته الله پوهه ورکړي ده نو عباد خان صاحب ماشاءالله خوشحاله دی مولانا شفیع خلیل صاحب دی جی د جنرال سیکرټری دی جمعیت علماء اسلام پی کې 73 جی سره پروګرام ورې دی جزاک الله پاک دې دل اجر ورکړي الله دې د په مهنتونو جدوجہد کې برکت واچي جمعیت علماء اسلام کې شفیق صاحب الله دې د په عمر کې برکت واچي د دول مهنت ته جمعیت ته پر الله دې قبول کړي الله دې ته نور هم ترقی نصیب کړي وای ته ډایرکټ شروع رحمت علي خان جی د بنو ټلیفون کړو دی وی چې یو کس ته بل کس ته وی چې د خپل بانک اکاونټ نه مال پیسې ولګي یو کس ته بانک والا خو پیسې نه لې خو دی وی چې زه به تعالی پیسې درکم تعالی به وز درکم خو د اکاونټ استعمالي دی وی چې پیسې خو ما نه بانک نه کړ کې خو د بل کس نه چې زه پیسې زیاتې اله ما ادامه سود پوره دی یو کس ته بل کس ته وی چې د خپل اکاونټ نه مال پیسې ولګي چاته نو بانک والا خو چارجز نه لې خو دته وی چې زه به تعالی پیسې درکم د دې لګلو پای وس کې نو آیا دا چارجز خپل ځان لالي دی سود کې راځي کنه چې جایز بانک والا باندې چې ته پیسې لګي بانک تر نه پیسې کټ کوي هغه خو تا پر خیر دی دا هونډه یو مثال دی کنه نو چې یو سړی اکاونټ په بانک کې کولاو کړی وي زما په اکاونټ مې پیسې ولګا زه ما ته پیسې راکا د پی ایوس کې دا چې پی ایوس کې پیسې اخلي خو بانک استعمال شو کنه د خو اکاونټ نه د خو ملکیت نه دی اکاونټ خو د بانک ته نو د چې پیسې اخلي د پر جایز نه دي سری د پر حرام دي کم ډایرکټ کم په ټلیفون باندې په پټیسل باندې سوال راغلی مونږ هغه ډایرکټ جواب ورکو دا سوالونه پریدو دا نسه نو چې کم تا سوال راشي نو بیا زه خبره هم رواني ته پکا سوال شروع کوه زه به درې کوم محمد صاحب د سعودي عرب نه کال کړو جی دی وی چې په موږ کې صح وو شي لکه چا نه دوی قنوت پاتې شي یا چې کم دی واجب پاتې شي یا نور داسي دی وی چې د طریقه سره د صح وي هغه جبیره بسکیږي بیا دی چې تا باندې کله واجب شو نو په اخر کې به ته چې التحیات لله دا و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله دې پر چې دی ویلې نو یو طرف ته باخیل طرف ته سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله او بیا به الله اکبر وای او یو سجده به وکړي بل سجده به وکړي دوی سجدې به وکړي بیا به الله اکبر وای تحیات په شروع کې درود شریف په هم وای دعا به وای دوړ طرف ته سلام وګرځوي دغه د سجده سوا کولو طریقه کار دی ابراهیم صاحب کال کړو چې د باجوړ نه دی چې زموږ په کلی کې جامع مسجد دی خو جمع پکې وشي بعضې خلک نور راشي او بغیر د سعوز رغي وي چې دویمه جمع پکې کوي نو دا دویمه جمع جایز ده نن سبا حالاتو کې په جمعتونو کې دویمه جمع جایز نن سبا حالاتو کې مدا ویلي چې تاسو یاد ساتئ او نن سبا کوم حالات دي په دې کې دویمه جمع هم په جمعات کې جایز ده په کورونو کې جایز ده چې کله حالات تیر شي بیا په عام جمعتونو کې دویمه جمع مکروه ده
چې کله حکومت طرف نه اجازت میلاو شي جوماتونو کې جمع کولی شي بیا په جومات کې څوک بله جمع کوي مکروه ده هغو دپاره محلې ولا خلکو دپاره به بله جمع مکروه ده. نن سبا حالاتو کې چونکې حکومت ډېر جمع پرېږدي نه نو لږ لږ کسان کالته ځي جومات کې جمع کوي نو جومات کې جمع کېږي دا نن سبا وکړه. او عواد خان صاحب وعلیکم السلام سیماک محمودي صاحب وایي چې د سړي دپاره څومره قبر ویستل پکار دي او د سړي دپاره دواړو دپاره ښځې او سړي دواړو په قبر کې فرق نشته. تقریبا سینې برابر به د خپلې سړي کومه سینه ده دې برابر به جوور وي. بیا پکې لحد ویلی شي او شک پکې کولی شي. لحد دا دی چې د بغلي چې د څنګ ته چې کوم وړه سانتې سوړه پکې چې ما لاش پکې ږدي یا په د منځ کې چې دی ته شک ویلی شي او بهتر دا دی چې څنګ کې سوړه پکې وباسي لحد پکې وباسي. او که کوم ځای کې شګه ده لحد راغورځېږي نو بیا په کم شک ته دا جوړ شي. او د مړي والا قبر تقریبا د انسان د سینې پورې پکار دی چې جوور شي که دې نه زیات جوور هم تا ګناه پکې نشته. عبدالمجید صاحب وعلیکم السلام سلام کړی الله دې تاسو علم عمر کې برکت واشي. زړګیا سمندر شه د څوک نوم دی دا وایي چې په ترو کې هر صورت بسم الله ویل څرنګه دي وضاحت په ترو کې هر صورت ته بسم الله وایي نو څه قباحت پکې نشته خو صرف او صرف چې یو صورت ته بسم الله وایي نو عند الاحناف بس دا کافي دی. په ټولو ترو کې په ټول ختم قرآن کې صرف یو ځلې یو صورت ته بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ضروري وایي خامخا وایي. دې نه علاوه که هر صورت ته نه وایي نو بس ما یې وایه که وایي بیا ګناه پکې هم نشته. اختیار محمد صاحب سلام کړی وعلیکم السلام ډېره مننه. دا عبدالرشید صاحب څه وایي هغه ځمکه تجارت دپاره اخیستې وه بیا په هغې کې فصل کاش کړو او تجارت نیت هم پکې بل دې کې به صرف عشر وي او که عشر سره زکات به هم ورکوي. کم ځمکه ته تجارت دپاره یعنې پلټونو دپاره اخیستې وه چې دا زه خرڅوم نو کم پیداوار پکې وشه پیداوار نه پکې عشر ورکوه او د ځمکې څومره قیمت دی چې کال پې تېر شه قیمت څومره پیسې دي د ځمکې قیمت دی قیمت فروخت باندې په هغې کې زکات ورکوه. معاذ احمد غزانی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ فیس بک اور یوٹیوب سے گیمز کے ذریعے کھانا جائز ہے جائز نہیں گیمز ہاں اگر یوٹیوب فیس بک پہ اشتہار بند کرے یا ایسے اشتہار دیکھے کہ جو جائز ہو رہنمائی فرمائے. معاذ احمد غزنی صاحب ما داسې ویلو چې یوټیوب باندې ته ویډیو ورکای یعنی لکه اوس زمونږ دینی ویډیو ورکای یا نورې ویډیو ورکای چې خلکو ته په دعوت تبلیغ کار پکای نو یوټیوب یا فیسبوک باندې دا ویډیو ورکولو کې ګناه نشته. په دې باندې چې تعالی یوټیوب تعالی پیسې درکوي دا پیسې په اخیستل نشي هغه مې درته وجه وښودله چې یوټیوب ولا تعالی پیسې جیب نه درکوي یوټیوب ولا ستا په ویډیو باندې اشتهارونه چلی نو مشتهر چې کم دی څوک اشتهار چلی هغه نه پیسې اخلي هغه کپنی نه نو دا اشتهارات کله کله غیر شرعي وي ښځې وي پکې مختلف اشتهارات وي پکې نو دا غیر شرعي اشتهارات چې وچلیږي په دې باندې یوټیوب ځان ته 20% یا 30% ایډ نه بغیر ما یوټیوب ته ځان نه پیسې څنګه درکوي ښه ایډ نه بغیر که پیسې درکوي بیا جایز دي خو هغه البته چې تا ویډیو شرعي وي ځنه یو کسان داسې وایي چې ایډ نه بغیر هم پیسې درکوي چې اشتهارات پې نه چلی چې بغیر د اشتهار نه پیسې یوټیوب ولا درکوي یا فیسبوک ولا درکوي هغه پیسې اخله خو ویډیو بیا شرعي ویډیو پکې چلاوه شرعي ویډیو به چلای او ایډ پې ما چلاوه یوټیوب باندې ایډ پې بند کړه چې ایډ نه بغیر تاله یوټیوب پیسې درکوي بالکل یې والا جیب کې اچوه خپله یې خوره مونږ له یې راکوه. نقیب خان صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی صاحب مثلا الله دې تاسو عزت وکړي پوه نه شولو اختیار محمد صاحب سلام کړی وعلیکم السلام. عبدالمجید صاحب وایي چې آیا امام سره سوره فاتحه لوستل څنګه دي؟ امام سره سوره فاتحه د قرآن پر سره منع دي. قرآن کې الله فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. مایک ورک لعلكم ترحمون قرآن کې الله منځ کې کپال منځنه بهر نو دا به اورې دې سره به ته الحمد خپل قرآن دی نو دغه قرآن چې کم دی دا به ورسره لولې نه نو لهذا قرآن پر سره سوره فاتحه لوستل مقتدي دپاره جایز نه دي. عبدالمجید صاحب زمونږ دا پروګرام تاسو څومره زیات شیر کوئ نو تاسو ته به ثواب میلویږي تاسو د دې موقع نه فایده وشته کوئ
دا داسې دی لکه سیل چې لګېدلی، تاسو ته به صدقه جریه وي، نیکۍ میلویږي. څومره خلک یې اوري دغه نیکۍ هغونه نه کمیږي، ستاسو ته به نیکۍ میلویږي. څومره زیات اجر به درته جمع شي قیامت په ورځ. ډېر زیاتې ګروپونو کې شیر کې ثواب به درته میلویږي، او که خپله پې عمل نه کړه څوک خو به پې عمل وکړي، یا ثواب به درته رسي. مولانا عبدالبصیر صاحب ستاسو سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب د زکات متعلق یو مسله ده. زکات باندې کال تېرېدل دا شرط یو کس ته د هغه سره مثال کې طور پر 50 लाख روپۍ دي، هغه باندې تقریبا 11 مهینې تېرې شوې، بیا په هغې اخر کې ورسره 10 लाख روپۍ نورې راغلې په ګټه کې، نو آیا دا 10 लाख روپو باندې به هم زکات یا به دې باندې مستقل کال تېرېدل به شرط؟ اول 50 लाख روپۍ. اول 50 लाख روپۍ. هر چا سره چې دا مخصوصه قاعده یاده کړئ چې چا سره څوک صاحب نصاب شو، نو د مثلا جنوري کې صاحب نصاب شو، جنوري کې به حساب نه کوي په اسلامي بله مسله ها، په جنوري کې به حساب نه کوي، په اسلامي میاشتو کې به حساب کوي. نو اسلامي میاشتو کې چې ته حساب کوي، نو مثلا یو سړی دی چې هغه په شعبان کې صاحب نصاب شو، هغه ته څومره په 50 लाख روپۍ راغلی، نو دا بوس انتظار کوي چې په دې 50 लाख روپۍ باندې چې کله کال تیر شي بیا شعبان راشي، نو دی به زکات ورکوي. خو په دې په منځ کې نورې پیسې راځي، دا منځ کې یا د شعبان نه تقریبا یو ورځې مخکې دته 10 लाख روپۍ بیا به هم 50 लाख کې شاملوي، چې کمې پیسې د سره موجودې دي او یوه ورځ یا 2 ورځې مخکې که نورې پیسې راغلې هغه په دې کې شاملوي، دا به شاملۍ نه بعد به زکات ورکوي. بعضې خلک وایي چې دا 50 लाख خو به زکات ورکوم، 10 लाख به نه ورکوم، دا خو یوه میاشت پې تېره شوه. یوه نه دا دی په دې کې زم شوي دي، دا په دې کې زم کې ټولې پیسې چې په کال کې د ننه راځي راځي، په آخر کې چې کومه ورځ ته زکات ورکوي هغه ټایم به ګوري چې اوس په جیب کې څومره پیسې دي، جیب کې خو نه ګرځي، خو بینک کې مثلا نو څومره پیسې دي هغې به بیا زکات ورکوي. نو صحیح شوه، دې متعلق ستاسو اشکال ختم شو. ماشاءالله مفتی صاحب موږ په دې مسله باندې بالکل مطمئن شو، الله دې تاسو له جزای خیر درکړي. دا یوه بله مسله ده، ماتونو دپاره ډېر مشکلات دي، د هغوی تشکیلونه وشي علاقو ته 20 ورځې 25 ورځې، نو دې کې بعض خلک ورته وایي چې تاسو به سفر مونځ کوئ، بعض ورته وایي چې نه تاسو به مکمل مونځ کوئ، نو دوی داسې حیرانه دي په دې مسله کې. انشاءالله مفتی صاحب تاسو د تبلیغ جماعت والا کسان لږ مطمئن کوي. ماشاءالله عبدالبصیر صاحب خپل ملګرو دپاره، موږ ټول ملګري تبلیغ والا وروڼه خپل ملګرو دپاره ډېر ښکلی سوال وکړو. تبلیغ کې د عبدالبصیر صاحب ډېر وخت لګېدلی، ډېر بهترین مدرس دی ماشاءالله. موږ سره به امید دی چې دی ډېر زر وړه دوره شروع کړي انشاءالله، وړه دوره موقوفون علیه وړه دوره به موږ سره انشاءالله شروع کړي. د هغې کې ډېره بهترین تجربه هم ده انشاءالله شیخ دی. عبدالبصیر صاحب تبلیغ والا چې کم ملګري دي، نو هغه یوه مسله ده چې په هغه پیچیده مسله دا دی واوري چې یو ښار ته لاړ شي، نه دوی کم سفر چې کوي هغه په قسطونو باندې کوي، دغه مسله پیچیده ده. مثلا پېښور نه روان شول ځي اسلام آباد ته، نو په کوړي کې دوی 2 ورځې تېرې کړي، بیا کوړي نه بعد جنګیري ته ځي 2 ورځې تېرې کړي، په قسطونو باندې سفر کوي. نو قسطونو باندې چې سفر کوي په یو ځای کې دوی د 15 ورځو قیام نیت نه یې کړی، نو په قسطونو باندې که دی له اور ته ورځي هم دی به سفر کې وي، که ځي 2 ورځې 3 ورځې یو ځای بل ځای دی به په سفر کې تر څو پورې دا خپل هغه سفر ختم کړی، سفر ختمي کړي په قیام باندې چې دی قیام نیت وکړي د 15 ورځو دی نه زیات. دغه سوال وکړ. اوس مثال کې طور پر مفتی صاحب یو جماعت دی د هغې تیراله تشکیل شوی و، نو په تیرا کې یو علاقه وه، نو هلته د دوی تقریبا 20 ورځې تشکیل و په هغې علاقه کې. نو بعض خلک ورته وی چې نه تاسو به سفر مونځ کوئ، بعض ورته وی چې نه تاسو به مکمل مونځ ځکه کوئ چې تاسو 15 ورځو نه زیات قیام کړی. څوک چې ورته وی چې تاسو به سفر مونځ کوئ، هغوی ورته وی چې تاسو هر ټیم یعنی مطلب دا دی چې تاسو نیت دا یي چې مونږ واپس کېدی شو، کېدای شي سبا لاړ شو. تیرا کې 20 ورځې قیام نیت کړی، چې تیرا کې 20 ورځې قیام نیت وکړو، اگر چې په تیرا کې کله یو جماعت کله بل خو قیام نیت یې کړی په یو ښار کې، نو بس دی مقیم شول. دغه ځای کې به دا دوی پوره لمونځ کوي. چې تیرا یا پېښور ته یو کس راغی تبلیغ جماعت راغی، نو پېښور د دې څومره حدودو کې چې دی ګرځي قیام نیت یې کړی دی د 15 ورځې، دوی سفر بیا جزاک الله.
عبدالبصیر صاحب الله تاسو علم کې برکت واشي. او د سره سوال دا دی مانه مخکې لړ لګ دغه رکوس کا دلته کې څوک دا سوال وشو اختیار خان او دا مو شروع جی مفتی شفیق صاحب مفتی شفیق صاحب مفتی محمد شفیق خلیل صاحب ماشاءالله حضرت مفتی صاحب او ډېر دعاګانې مو تکړه. الله دې دغه دعا تاسو زموږ په حق کې تاسو په حق کې دی الله پاک قبول کړي. الله دې تاسو په علم عمر کې مفتی صاحب برکت واشي. جمعیت ته پر دې الله پاک ته بمبا او سرمایه وګرځي. ګلاب خان صاحب وي چې سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام کا سلام نه بعد فوراً پته ولګي چې لمونځ کې معنا غلطی شوې ده بیا سیده دی سجده سهوی طریقه سره آیا تشهود بکې بیا به سجدي ته ځو خارج به سجدي ته ځي چې کله د دوړه طرف ته سلام وګرځو او د ته یاد شول چې معنا محمد سجده سهو لازم او دوړه طرف ته خیر د سلام د ګرځولې فورا د الله اکبر وای او دوی سجدي دی وکي بیا د تحیات شروع کی که سجده سهو کې به یو طرف ته سلام دی او اشهد الله اله الا الله پورې ویل دي که یو سړی دی په غلطۍ سره درود شریف هم وای دعا وای دوړو طرف ته سلام وګرځي ورست ورته یاد هم سجده سهو کول شي. د سره بیا څوک دی بل آباد خان صاحب زه په امان کې یم حفیظ یم زما تبارک سه حکم دی امان کې متعلق جی دا آباد خان صاحب جی کال کړه عباد الله صاحب مسقط عمان کې دی جی دی کالو کو جی دی چې زه حافظ یم مودل ته جمعتونه بندي نو آیا ختم اورول زما سره ځکه دی چې امیته ورم یا نو دی سوالو کو خود دی نمازیرت کوم د دی په आवाज نه پویدم جی حافظ صاحب تاسو یو کس ځان پسې دوه کسان ځان پسې په ترو کې ودرول شي کنه خپل درې کې خپل کمرې کې یو دوه کسان ځان پسې ودرېږه ختم قرآن ورته کنه نوی تب یا په خپل په نفلونو کې یا په ترو کې په اوچته واسره ځان ته کول شي کنه تراوی ځان ته کوي په ترو قرآن پاک تلاوت کوا نو دغه طریقې سره ځان ته ختم قرآن او کستا سنت په پوره شي تراوی به وشي سنت ته وشي دی دنه مخکې دا ګلاب خان اسلام آباد پولیس ویل جی د دې جواب وشو جی وسیب خان صاحب سلام کړي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معاذ احمد غزنی سے میں جب جھوٹا تھا لیکن اتنا چھوٹا تھا لیکن اتنا چھوٹا نہیں تھا لیکن میں نے ایک پارا حفظ کیا تھا لیکن میری مرضی نہیں تھی اب کیا کروں کسی وجہ سے چھوٹ گئی کویلے شو کا تا مکلف نہیں وړو کوالی کې تا تکلیف نشته تو بلیغ نه وي نو لہذا کته حفظ وخت در سره نوی نو خیر دی تلاوت کوا زیات نظر اوه که وخت در سره نو د پر وړو کوالی او غټوالی څه شرط نه دی حفظ فرض نه دی ښه د سره چې تغټ شوی نو پکار دي ته حفظ بجای غټ سړی حفظ نشي کولا حفظ بجای ته داسې وکړه چې زنا دینی علوم حاصل کا بیشتي زور وایا بیشتي زور د چې ډېر فقهي مسایل بتاله درځه عمر دیمیری صاحب وایي چې مفتی صاحب ک 15 کسانو دی وی ک قتل کو په شریکا نو دینه بدلا خستل کیږي یا په قصاص څنګه خستل کیږي دیو قتل او کیا ټولو باندې ثابت شول چې د 15 وړه د یو مسلمان په قتل کې شریک دي نو 15 وړو نه به تور قصاص به دا قتل کای په دې کې با یو کس نه بلکې 15 وړه یو مسلمان چې 15 کسان قتل کړي نو 15 وړه کسان به د په قصاص کې قتل کول شي او کا څو هغه مقتولین ته دیت اخلي نو دیت اخیستل شي که مفي ورته کول شي خو چې څوک قصدن چا قتل کو بیا په زندګۍ کې جوړه وکړه یعنی دیت یې ورکړ یا چا معاف کړ هغه مقتول چې دی هغه په قیامت کې ورسره خپل معامله کوي یاد یې ساتي دا خبره بعض خلک وایي چې ما مړی وکړو زه خپل هغه بچو وبخله یا ورثه وبخله ما پیسې ورکړې کروڑاوي روپۍ مې ورکړې ما سره پیسې دی وای بخله بس زه معاف شو نه قصدن دې چې قتل کړی دی په دې پیسو باندې صرف ته دنیا کې بچ شوې بدلې نه قصاص نه بچ شوې آخرت کې بدر سره الله پاک دې تپوس کوي د مقتول کا معاف کړي معاف پای کني نو چا چې قتل کړي ک جوړه وکړه غنه بعد استغفار وای توبه دې وباسي یا الله ماته د مفای څه صورت جوړ کې چې مقتول الله پاک قیامت پر راضي کی نو تابه معاف کی ان شاء الله. عمر دیمیری صاحب تا ته مونږ جواب درک عزیز الله بنيري صاحب وای شي اللهم ربنا مكننا في الارض واتنا من كل شيء سببا او معنا خدای دې دعا صحیح ده معنا صحیح ده کول شي په عربی کې کوم دعا وي او معنا یې درست نه کول شي. عدنان خان صاحب وي
ایاز الله عدنان خان صاحب ته ویلي چې ته دا پروګرام واوره همداسې ترغیب ورکوئ یو بل ته شیر کوئ خو زیاتو خلکو ته ترغیب ورکوئ چې تاسو له ثواب میلویږي ماشاءالله الله دې اجر درکړي. هاشم امداد وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب الحاد څه ته وایي او د ملحد او د کافر منځ کې څه فرق دی لکه رڼا واچوئ. جزاک الله هاشم امداد صاحب. الحاد او ملحد او کافر کې فرق دا دی کافر خو کافر دی د الله او رسول الله انکار کوي اخو هر چا ته معلوم دی. الحاد دا دی چې یو سړی مسلمان دی خو کفري عقاید په اسلام کې وردننه کی یا په اسلام کې کم ضرورت دین دي چې هغه نه بغیر ته مسلمان پته کېدل نشي داسې ضرورتونه داسې مسئله هغه مسایلو نه پکې انکار وکي لکه مرزیان چې کم دي هغه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي خو باوجود د دې دوی الحاد کې ملحدین دي زنديق دي مرتد شوي دي دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد یو بل پیغمبر مني نو ختم نبوت د ضرورت دین نه یو عقیده ده دینه انکار کول ختم نبوت نه د الحاد په دین کې دننه څوک وایي صحابه کرام نعوذ بالله مرتد شوي دي یا نور امامانو ته د پیغمبرانو درجه ورکوي لکه لتشیع حضرت دا ملحدین دي. الحاد هغه دی چې مسلمان دننه په جما کې کفر کوي لنډه خبره ده د اسلام په جما کې څوک کفر کوي دا ملحدین دي او چې څوک د کفر په جما کې کفر کوي دا کافر دي. امید دی چې تاسو به سر په خلاص شوي. جی سیف الرحمن صاحب وایي سیف الرحمن محترم جامع حمایت الاسلام جامع حمایت الاسلام للبنات رحبات سلام الله پاک دې تاسو مدرسې ته نور ترقی نصیب کړي. سیف الرحمن مولانا صاحب او رحبات کې د دوی مدرسه ده الله دې تاسو مدرسې ته ټول اسباب مهیا کړي. الله دې تاسو استادان چې څومره دي هغه په علم په عمر کې برکت واشي. اکبر امداد الله صاحب د جی کوټ نه دی وی چې د قصاص چې کوم حدود دي لکه یو کس نغلا او شو نو د دوس قصاص پښته خدا چې چا نغلا شوی دی معاف کړي وي چې زه ورته معاف کوم نو آیا دا قصاص دی معاف کول شي کنه یا دغه یو کس سره زنا بالجبر شي او وی چې زه د خپل حق معاف کوم قصاص ورته نه خسر شي آیا کم حد چې دی پلاس کټ کولو دی د غلا چې کله غلا ثابت شو نو اسلامي حکومت باندې دا غلا ثابت شو دا غلا د حد چې دا چانه چې غلا شوی هغه معاف کول نشي نه حکومت معاف کول شي. چې کله ثابت شوی سړی غلا وکړه نو لاس پته کټکای او چا چې زنا وکړه زنا څوک چاته نشي معاف کولی. چې کله اسلامي حکومت وي ښه زنا دې وکړله نو هغه سړی وایي چې بس یا زنانه وایي چې ما سره زنا وکړه ما معاف کړه نه حدود به په دې باندې جری کوي. حدود دا دي چې واده یې کړی وي زنا وکړي نو څنګه سر کوي به او چې واده یې نه کړی نو کوړی به ورکوي نو دغه حدود چې کم دي دا معاف کولی نشي. او قصاص معاف کیږي قصاص چې کم دی هغه معاف کیږي هغه ورثه چې کم دی قتل ولا کم قصاص چې دی هغه معاف کولی شي. خو ما وایي چې قتل عامت کړی دی قصاص په دنیا کې به خلاص شي خو آخرت کې بیا هم نه خلاصېږي. دا قتل چې دا ډېره سخته ګناه ده الله دې مسلمان ته وساتي. خجی عمر الله پښتنه کې چې موږ سره دارالافتا کې ناسې دی وی چې ویخته ټوپې کې کم ښکاری ټوپې په سر کړي کم ویخته ښکاری نو مونږ کېږي کنه کېږي. عمر الله صاحب وخیا عمر الله صاحب وایي چې دا د علماء کرامو سره ډېر مینه او محبت ساتي نو چې ټوپۍ په سر کړي او ویښته پکې راوبسلي نو دغه طریقه کار خو ماته سم نه ښکاري. مطلب ټوپۍ دا مقصد چې د ویښته دې پټ وي پکې که نه او په طریقه باندې کې نو بیا ټوپۍ په سرولو څه ضرورت دی چې ویښته پکې داسې بهر راوبسي. نو په کار دا دی چې د ټوپۍ لمونځ یې کېږي بهر صورت ښه لمونځ کې مسله نشته. دې سره اکبر محسن صاحب وایي چې مفتي صاحب څه وایي په سفر کې په یو وخت دوه منځونه کېږي کنه د ماښام او ماسخوتن په یو ځای باندې دلته کې سعودي کې ډېر خلک سعودي کې حنبلیان دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په مسلک باندې دغه په مسلک کې په سفر کې دوه منځونه یو ځای کېږي او موږ احناف یو او د حدیث او قرآن نه موږ استدلال مضبوط کړی دی احنافو نو هغه په نسبت باندې په سفر کې نه کېږي. دوال منځونو د پر جمع سولتین د پر صرف او صرف چې عرفات حج ما ورځي عرفات میدان یو څه شرایط دي پاږي کی ایاز الله ایاز ہے اگر دی وی اکثر پنځپیران وی چې مونږه حیات النبی هم منو قبر عذاب منو تاسو په مونږ الزام لګوي دا صحیح وی دي او دته خو الحاد ویل شي کنه جی نو الحاد دا دی چې مطلب یا تقیه بزیده دا کنه تقیه بزیده چې ته یو شی معنی نه هوا چې معنی حیات النبی صلی الله علیه وسلم چې دوی وی چې مونږه مانو نو دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام حیات چې د پدی قبر کې منی نه د پر یو بل قبر چې د قیاس کوي نو دا بدعت نشو بدعت
اسلام کې دننه کې اصلیت یې نه وي نو بل قبر په اسلام کې اصل چې شته اصلیت حقیقت شته قرآن او حدیث کې شته چې یو بل قبر به وي هغې کې به سزا او جزا وي داسې شته نو بله ده چې دوی حیات مني د نبی علیه السلام د جسم مبارک ته چې په مدینه کې پروت دی که یو بل جسم ورته قیاس کوي د بل جسم چې د دپاره په قرآن او حدیث کې څه دلیل شته نشته نو بدعت څه شته ویلی چې د الله بندګان بدعت خو دې ته ویلی چې په دین اسلام کې د یو شي اصل نه ته ور دننه کوي په زور باندې او دوا په نورو خلکو کوي چې ته بدعتي یې د بدعتیانو پلار ته داسې بدعات اسلام ته ور دننه کوي چې بالکل یې پکې اصل نشته ما وویلې چې بریلیان بدعتیان دي خو هغه د یو دلیل تعویل کوي دلیل راولي درته دلیل درته ښیي تعویل یې غلط کوي او چې کم پنځ پیریان د حیات النبی متعلق یا د قبر متعلق عذاب قبر متعلق چې کم تعویل نه کم خبره دوی کوي تعویل نه کوي بلکې د هغې سره اصل نشته دلیل سره دلیل شته نه تعویل خو لا پرېږده بل قبر چې دا تا عوامو نه تپوس وکړه چې کم قبر کې سزا او سزا عذاب ملوي یو عام سړی نه تپوس وکوي دې قبر کې چې دا ما خښ کوي او دوی نه چې تپوس وکړي نه یو بل قبر د کم ځای کې دا ځای راته وښایي چې دواله ورشو د الله بندګان ځای وښایه کله یې لین یا کله سجین یا د کم ځای کې دی او بیا چې ورته ووایي چې نبي علیه السلام ژوندی دی په بل یو جسم الله ورکړی په دې نه بهتر جسم نبي علیه السلام جسم نه بل بهتر جسم کېدلی شي دا کومه دعوا ده د نبي علیه السلام چې کم جسم دی اوس دنیا کې تیر شوی دی اوس دی په قبر کې دې نه بهتر جسم بل کېدلی شي دا د کم ځای نه راوړی دی الله بندګان نو داسې بدعاتو نه ځان ساتئ چې دلیل در سره نه وي نو ځکه ما وویل چې دا بدعتیان په دا بریلیانو نه سخت بدعت کوي او بدعتیان چې دا هغه څه نه څه خو تعویل خو پیش کوي دی دپاره څه تعویل پیش کوي جزاک الله داسې سوال دی وکړو چې مونږ د کم سوال دی محمد فیصل سے پوښتنه کړې دی مسبوق بنده کله راشي امام سره شامل شي خو کم ځای کې دی ما سره کړی دی او د باندې سجده سهو نه وي خو امام نه یو غلطي شوي نو چې امام کله سجده سهو وکړي نو د امام سره سجده سهو وکړي نو آیا د لمونځ پوره کېږي که نه د لمونځ خو خرابېږي نه دی سره مسبوق په امام سره سجده سهو کوي نیغ به کیني نه سجده سهو مسبوق د امام سره کوي چې کله امام سلام وګرځي وروستو به بیا د خپل لمونځ ځان ته به شروع خو مسبوق چې کله وي که نه چې هغه څو رکعتونو نه پاتې امام په سجده سهو کوي دی به هم کوي خو دې کې یو دا خبره ده چې سلام خو منه ګرځي که نه دا خبره ده چې ځکه سلام وګرځي نو بیا به څه کوي بالکل سلام چې وګرځي بیا لمونځ ماتېږي دا بهتره خبره ده وکړه سلام به نه ګرځي سجده سهو به کوي بیا لمونځ ماتېږي قصدن او که په خیره سره وګرځو بیا نه ماتي مخکې ولی محمد فاروقي صاحب دی وی په یو جماعت کې دوه د جمعې منځونه په یو محراب په یو منبر کې کیږي نو د دویم منځ دپاره به خطبې څه حکم وي چې د جمعې منځ کې دویم نه خطبه یې شته که نه او د اذان د خطبې به وایي که نه به وایي جماعت کې بار بار جمعې لمونځ یا نور جمعې لمونځونه یا په کور کې چې محلې کې یو اذان وویلی شي هغه اذان ټولو دپاره کفي دی خو بهتره خبره دا ده چې هر لمونځ دپاره ته په جماعت کې اذان وویلی شو خو ته په بیټک کې جمع ورکوې نو په بیټک کې اذان ووایه مسنون دی اقامت وکړه خو جماعت کې چې یو اذان ویلی شوی بس کفي دی دوباره اقامت کوه اذان مه کوه خطبه به هر جمعې لمونځ دپاره خطبه ضروري ده خطبه به وایه هر لمونځ ته به بېله خطبه وایه دې سره سره څوک دی زمونږ ملګری خو ته وایه څه شی دی حسن محمد پوښتنه کوي چې د ونډې کاروبار څنګه دی دلته دی ونډې کاروبار چې حکومت اجازه درکړی بیا جایز دی حبیب صدیقي وایي چې په تصویر کې ګناه شته که نه تصویر متعلق لږ شی دی تفصیل واورئ کم چې تصویر پرنټ شي په کاغذ باندې راووتو بهر په کاغذ باندې په غطا باندې په هر څه باندې په دې کې هېڅ قسم اختلاف د علما نشته دا حرام دي خو دې نه ځنه تصویرونه مستثنا دي د شناختی د پاسپورټ دپاره چې هغې نه د بغیر بچ نشته حکومت لازمي کړي نور پکې علماو اختلاف نشته د پرنټ باندې چې راووتو ټول علما کرام وایي چې دا حرام دي صحیح دی د ډیجیټل کم تصویر دی په کیمرو کې په موبایلونو کې په دې کې اختلاف دی دې کې بعضې علما کرام وایي چې دا د تصویر حکم نه لري دا خو د انسو په شکل کې کله ورک شي او کله پیدا شي او چې کوم ویډیو دی دا خو لایف روانه وي نو لہذا ویډیو باندې ته دین اسلام پرچار کوي دعوت تبلیغ پې کوي نو دا بهتره خبره ده چې په دې باندې وکړي په میډیا کې مقابله وکړي د میډیا مقابله وکړي په دې باندې خو په دې کې یو خبره بله شته ده چې اسې په فیسبوک باندې خپل تصویرونه ورکوي دعوت تبلیغ غرض دی نه وي اسې په خانقاهې ته لاړې
په ریاض الصالحین کې ناست نه په ریاض الجنت کې ناست او ځان نه تصویر وباسي یا په تصویرونه ځان نه وباسي یا شعرونه وایي به تصویرونه وباسي د ځنه بدعتیان نو خلکو ته ووایي چې یاره تصویر دغه تصویر ګناه ماته ښکاري که ډیجیټل دی ولې پکې فضول تصویر وباسي ضرورت څه دی البته ډیجیټل تصویرونه یا کیمرې چې کومې د ویډیو چې کوم دین اسلام د پاره د دې استعمال روا دي دی باندې تقی عثماني صاحب ټول علماء کرام فتوا شته دي بل ملګری پوښتنه کړې چې سیمک محمودي پوښتنه کوي چې د کفاره روپۍ یو کس ته ورکړي نو جایز دي کنه جایز دي ایاز الله ایا سه پوښتنه کوي شری ویډیو باندې چې کومې پیسې درکوي نو پاغه ویډیو باندې هم تفصیل ویل اول نه چې پروګرام هتا یا زولا موږ سره ماشاءالله ولنه موجود دي شرعي ویډیو باندې چې پیسې درکوي اډ په نه چلی بیا جایز دي که اډ په چلی نو بیا به ورته ګوري که غیر شرعي اډونه په چلی نو تا د پر پیسې جایز نه دي محمد امیر صاحب وی چې हमारे बच्चे नहीं है इसके लिए वजीफा چا چې بچی نشته هغه پر وظیفه ده چې سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 پارا نمبر 19 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا د هر المن په درې ور یا زیاته وي رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دا دی وي ان شاء الله نرینا اولاد بدر کی الله پاک ته تا او چې چا چې بشینوي نرینا الله دې نرینا اولاد ورکی مونږ ورته دعا کو زمونږه واتس اپ درې ګروپونه دي یو آپ کے مسائل اور ان کا حل پښتو کې دي یو واتس اپ ګروپ ته آپ کے مسائل اور ان کا حل اردو کې دي یو واتس اپ ګروپ ته تعبیر یا وظایف په دې کې خبرو تعبیر وظایف دا درې وړه ګروپونه په د پیج باندې مونږ شیر کړی دي چې صرف او صرف کلیک کې کنه نو تبا هغه ګروپ کې دننه وځي ان شاء الله اوس خو بنوي د پروګرام پټه پروګرام ختم شي کلیک کې تاسو به ګروپونو کې دننه نو تاسو ته هغه په 24 غنټه کې دننه جواب ملويږي الحمدلله پاغه باندې مونږ کار شروع کړي وسیب خان صاحب وایي چې یو سړی د خوراک شیشه ساتي د خوراک ساتي د منافع د پاره د حلال دی او کنه یو سړی د خوراک دا څه شی لیکل شوی دی زبل سوال وایم دا مدرار صاحب کو سیده شی لیکل امداد الله صاحب وایي چې سلام حدود لکه قصاص یا حد سارقه یا حد زنا سړی معاف کولی شي لکه قصاص معاف کولی شي او د حد زنا او حد سرقه د غلا حد چې کم د لاس کټ کول دا څوک نشي معاف کول مقتول او قصاص معاف کول شي خو سزا چې دا غانه شي معاف کول قیامت کې به الله سزا ورکړي کدی شي الله معاف کړي خو ٹھیک شو سارق معاف کول شي چې قطع نه چې چا غلا شوی دا غا یوزل غلا ثابت شي هغه چا غلا شوی غا ډیر وي چې ما ورته معاف ته نشي معاف کول حد په غل باندې بلګي میں اعتکاف کرنا کیسا ہے پکور کے د سړی اعتکاف نه کیږي زناناو اعتکاف کیږي سړی پکور کې اعتکاف نشي کولای دا سوې دا یو سړی چې ته موبایل کې وګور خپل وسیب خان صاحب سو حاجی دی و چې یو سړی د خوراک سيزونه ساتي د منافع لپاره دا حلال مطلب ځان سره خوراک شایان یې لیکلي او سيزونه ذخیره کوي کنه جی د خوراک سيزونه ذخیره کوي ذخیره کولای شي چې منافع لپاره هغه وخت کې نشي ذخیره کول کنن سبا حالات دي چې سامان مال کمین او د احتکار چې به جایز نه دي او ورپسې عبد الله شاه ملګری ټلیفون کړي افتابلی سیب د سواد نن کړو دی یو ځل مخکم کړو جی دی چې زما د ټیلری دکان دی درځي تو برکت نیوي نو لګ مفتی صاحب راته دعا مو کیسو الله پاک تاسو دکان کې برکت واچي سحر المنش او کې کنه جمع سره سار المنش ته نه کای نو په د وخت کې رزق تقسیمیږي حدیث کې راغلی دي چې تاسو په سار وخت کې برکت ته په د وخت کې رزق تقسیمیږي برکتونه چې سار سو کو ودوی المن نه کوي بیا په غرمه را پاس دکان تزین او د په رزق کې برکت نه سحر المن ډېر اهتمام کوال او د سره سره چې کله ته او 10 وکې نو 10 نه بعد وای چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي نو دکان کې به برکت کور به الله خپل در کې ګناونه به الله معاف په استغفار سره رزق کې برکت راځي دا سورۃ النوح کې الله پاک وعده ده چې څوک استغفار زیات وای نو د تبا بشي ملويږي د تبا کور ملويږي د تبا بغونه ملويږي د تبا نیرونه ملوي ارسو ملوي د سره سره عبد الله شاه سه حاجی محمد فاروق صاحب ملک آباد تبلیغی مرکز پیښور نه کال کړو جی دی چې کله یو سړي باندې زکات راشي زکات کال پوره شي کنه جی نو دی چې آیا د زکات باندې په یو مخ
ټول په یو ځای ورکوي او کنه لږ لږ چې کله ضرورت را پیښیږي مستحقین مخې ته راځي رشته داران غریبان نو آیا لږ لږ هغوی له مستحقو له وخت سره ورکړي او که ټول به بس په یو مخ باندې ورکوي چې کله کال پورا شو بیا خو تا باندې بهتره دا چې ځان ته خلاصوه ټول زکات ورکړه البته که ته وایې چې لږ لږ ورکوه نو بیا اډوانس کې زکات ورکوه ځان سره یې لیکه چې کال لا پوره شوی نه نو ته غریبانو له پیسې ورکوه او ځان سره یې لیکه چې کله کال پورا شي نو بیا هغې کې ضم کا چې دمره زکات وشو یا نه وشو और बल अब्दुल्ला शाह साहब सब फरमाई अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती से उम्मीद है कि मिजाज गिरामी बखैर हो मुक्तदी के सजदा सवा का तरीका किया है आया मुक्तदी सजदा सवा का सलाम पेरेगा या नहीं ना मुक्तदी सजदा सवा का सलाम नहीं पेरेगा अलबत्ता सजदा सवा करेगा सजदा सवा मुक्तदी भी इमाम के साथ करेगा अलबत्ता सलाम नहीं पेरेगा सलाम अगर नमाज वाजिब उल इआदा हो مسبوق हो ايوه مسبوق کا حکم خو د مسبوق کنه چې دا مقتدی دی دا مقتدی وي ویل دی او جی نو دا مدرک دی ها مقتدی کا سیدھا سوا طریق تو مقتدی بھی سیدھا سوا کرے اور ساتھ ساتھ سلام بھی پھیرے جس طرح امام سلام پھیرتا ایک طرف مقتدی بھی سلام پھیرے صحیح محمد جی مسجد میں جب ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت پڑھنا جائز ہے یا نه نن سبا حالات کې هو کولای شي خو چې دا حالات تیر شي بیا په جماعت کې بل جمع نشي کوله فرید الله جزاک الله سمک محمودی سے وی د ټي وی استعمال څنګه دی ټي وی استعمال هر یو شی دوا پهلوي یو مضر پهلوي پکې ها دوا مخونه نو دا سه ټي وی دا خو ټي وی کې تقریبا ټول مخونه چې دي دا غندا دي د نه ځان اوسه ساجد خان صاحب جی ساجد خان مفتی صاحب څنګه جزاک الله ډیر خیو دعا کوه الله خان وی چې د چاش نماز کم ټایم پوری کیږي د چاشت نماز اخیری وخت چې کم دی د اشراق او د چاشت اخیری وخت یو ټایم دی ښه د اشراق وخت پوره شروع کیږي د نمر خطونه 10 منټه 15 منټه یعنی چې 10 غزره اوچته شي دا نمر 10 غزره اوچته دینه د اشراق المون شروع شي د چاشت المون چې د زوال نه 2 غنټه مخکې شروع کیږي د چاشت المون د اشراق المون د چاش په وخت کې هم کیږي ښه دا سړی کولای شي چې د چاش په وخت کې د اشراق المون خو کی مؤخر یې کی کنه اخیری وخت زوال پورې دی نو د چاش وخت چې دی هغه د خزو د پاره د سحر د زوال نه تقریبا 2 غنټه مخکې یا 1 غنټه مخکې صحیح شو جواب درته ذکر بونری بنوی صاحب امام مسجد کی حال میں ہے اور مقتدی سے حال میں ہے التاف صاحب دریګ نه چې ټلیفون کړو زموږ کلیوالم د دی وی چې د خزو ډرایوینګ کول څنګه دی جایز دی کنه جایز دی خزې چې په پردې کې وي مخې پټ کړی وي لسونار سه پټ وي پردا کې وي نو ډرایوینګ کول شي ضرورت په بنا باندې غیر ضروري تور پر روډونو چې ګرځي را ګرځي نو دا اټریکشن خلق ورته ګوري را ګوري په دې خو بیا ګونن ګوري که ضرورت وي څوک ډرایور ور سره ني نو پردې کې د ډرایوینګ کوي چې ضرورت نه بغیر ضرورت چې پر روډ باندې راوځي نو خزې تر وتل ګناه ده وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجن تبرج الجاهلیه قران کې الله فرمایي چې خزو د پر خزو ته دا وای چې خزو په کور کې قرار ونی سه په کور کې یعنی تاسو ته د اطمینان زنه خزې په کور کې اطمینان ورته سکون ورته نه ملوي الله وی تاسو ته سکون ما په کور کې پیدا کړي او تاسو یې سکون په کور کې ونی سه او دا غزنه چې بار روزي دا بهر اطمینان او سکون لټوي د الله حکم خلاف نو دوی د پرخه کار نه دی او ضرورت په بنا باندې چې د دې ضرورت ته بل ډرایور ور سره نشته پردې کې ډرایوینګ کوي نو بیا به د پر اجازه وي بنوی صاحب وی چې امام مسجد کی حال میں ہر مقتدی سے حال میں جی امام په حال کې ولاړ مقتدی سے هن کې ولاړ نو غبا نه بدلای سنما چې دا سه امام په یو پورشن کې نه کا امام په سهن کې وی خو پوند نه امام نه په حال کې خو پوند په سهن کې بیا ټیک ته کب مکمل امام په نه په حال کې دی مکمل او مقتدی بیل نه په سهن کې دی بیا او امام له پکار دی چې په حال کې ودریږي نه پوند د بهر راو بس سهن تا بیا ټیک کی المنزی به صحیح کی بنوی صاحب وای شه دته مو جواب ورک غنی بابا صاحب وی چې السلام علیکم مفتی صاحب زما دکان دی هغه زکات پسنګ او باسم چار چ پکلیو کې دکان دی بازار کې دکانونه دی نو کال په تیر شین دکان کې څومره سامان دی هغه حساب به ولګي چې قیمت فروخت مثلا د 1 لک روپے سامان دی یا 2 لک روپے سامان دی هغه زکات په ور کوي 40 روپے ور کوي لک روپے باندې 2500 روپے په 2 لک باندې 5000 روپے په 4 لک باندې او لسره داسې حساب مخ کې بوزي نو زکات ور کوي عارف صاحب جی د پبو نه ټلیفون کړو دی وی چې زما د امارتي شیشه نه دی جی د دې کاروبار دی نو دی وی چې د چنده بکسونه چې کوم د جمعتون یا مدرسو له خلک جوړي دا جوړو خلکو له نو ایدلته پبو کې سایه نیم د غیره شغیره تی چې موږ له د چرچ د چندې د پاره هم چنده بکس جوړ کړي جوړول شو کنه په دې خرڅول شو د بکسا جوړول شي بکسې چې دی کنه
که دا اوس غیر مسلمه تا نه اخلي او که مسلمان یې اخلي نو تا نه اخیستلی شي هغه چې په څنګه استعمالوي. عرفان مخلص صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو ته په دینی خدماتو او د سوشل میډیا صحیح استعمال باندې خراج تحسین پیش کوم. ماشاءالله الله تعالی آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. عرفان صاحب الله پاک دې تا ته هم په دین سره په محبت په وجه باندې دنیا آخرت ښایسته کړي. الله دې تا ته د دې اجر درکړي چې موږ سره دې په دې اظهار کړي او ته چې کومه ماشاءالله داسې خلک مونږ سره شي مونږ خوشاله. تاسو زمونږ پروګرام څومره زیات شیر کوئ تاسو له به ثواب قیامت په ورځ جمع کیږي. قیامت کې به وګورئ چې څومره نیکۍ تاسو له جمع شي په دې پروګرام شیر کولو په وجه سره. حسن محمد صاحب سو فرمای خزا او خوان کور جمع کولی شي بالکل کولی شي خزا دې بالکل ورستو ودرېږي. امام سره د خوان سره دې پسنګ کې نه ودرېږي ورستو دې ودرېږي. کریم الله ربانی صاحب سوئی السلام علیکم مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ تراویح میں جو قاری صاحب قرآن سنائے اس کو جو کپڑے رومال پیسے وغیرہ لوگ بطیب نفس دیتے اس کا کیا حکم ہے لے سکتے؟ بالکل بالکل کہ قرآن پاک سوک تلاوت کی قاری صاحب اولنا یعنی اجرت تعین نوی شوی بلکې ختم وشو او پکار دادی چې مقتدیان چې کله تعین نشي قاری صاحب ختم ورته وکي نو دوی دا سنت ادا شول د قاری صاحب ادا شول نو د قاری صاحب په وجه د دوی سنت چې ادا شول نو دوی د خوشحالۍ نه به طور سلا به طور هدیه قاری صاحب ته تقریبا هر یو کور 15,000 روپۍ ورکي او یو جوړا دی ورته ورکي اختر د پاره یو کپړې سپلای دی ورکي رومال دی ورکي قاری صاحب ته چې قاری صاحب خوشاله نو الله پاک په خوشاله په دې کې بعض خلک وایي چې المعروف قل مشروط دغه قاعده کلیه دلته نه چلیږي چې کله اجرت دیته ویل شي چې هغه اجرت چې دا اجارې نه دا هغه عقد او تعین غواړي ځنه ملایان په دې خبره نه پوهیږي عقد او تعین چې قاری صاحب راشي چې تاسو مقتدیان او تاسو د قرآن پاک وایم عقد او تعین داسې وکي چې زبط تاسو ته پورا قرآن پاک وایم په 10 ورځو کې نو تاسو بعد قرآن پاک مونږ مالا 10,000 روپۍ راکوي عقد هم شو راغی تعین هم راغی نو دغه اجرت حرام دی چې نه حافظ صاحب سوایلی نه مقتدیانو سوایلی د خوشالۍ نه ورته رومالونه او کپړې ورکي پکار دي چې ورې کی چې نه ورکي حافظ صاحب له پکار دي چې داسې جمعتونو کې د ختم نه کوي چې مقتدیانو کې ورکړه نوي سخاوت پکې نوي حافظان دي هغه جمعتونو ته زور کوي چې کم ځای کې ورکړي خو غواړي دی نه ها چې کم بخیل مقتدیان دی هغه ته د ختم قطعا نه کوي خپل ځان ته د خپل بندوبست کوي د صورت شي پورا صحیح دی المعروف قال مشروط دا قاعده دلته نه چلیږي دا د مبتدیین په فتوا باندې مشله حافظانو ته پیسې ورکو حافظانو ته روپۍ ورکو کپڑے ورکو دعا درته وکي ملمانه دي حفاظت کوون کی دي دا داسې فوج دی لکه د بادشاه فوج چې د بادشاه حفاظت کوي دا د حافظان چې د الله پاک د کلام حفاظت کوي دا خاص د الله پاک فوج دی دا به درته دعاګانې کوي عزیز الله بنيري صاحب وایي چې ډیره مهرباني الله دې اجر ذاکر وزیر وایي چې مولانا حسین احمد وزیرستان ابوظبی سے سوال یہ ہے مولانا صاحب سے سوال کہ یہ مکمل لاک ڈاؤن مکمل طور پر بند ہے کیا ہم لوگ اپنے کیمپوں میں جمعہ کی نماز ادا کر بالکل په خپلو کیمپونو کې جمعې لمونځونه ادا کولی شئ که تاسو کیمپونه په بازار کې وي یا په قریه کبیره کې وي چې جمعې لمونځ پکې روا وي نو په خپلو کیمپونو کې په خپلو حجرو کې جمعې لمونځ ادا کولی شئ په نن سبا حالاتو. جی فیصل صاحب د کوارډ نه کال کړی چې دی چې نبی علیه السلام دپاره الله رب العزت د کائنات پیدا کړي دی چې دا خبره ټیک ده ټیک نه ده دا مضمون صحیح دی او کم چې حدیث دی چې ما خلقت الافلاک دا حدیث الفاظ صحیح نه دي مضمون صحیح دی. زبیر خان صاحب السلام علیکم استاد محترم زبیر خان صاحب الله دې ستاسو په علم عمر کې برکت واچي جزاکم الله. اتحاد الصفوف واجب دی نو په ترک دا واجب سره سجده سهوا وی نن سبا چې لرې ودري اتحاد الصفوف مسنون دی خو لیکن د عذر په بنا باندې دا ترک کولی شي په دې باندې سجده سهوا نه راځي. محمد حنیف او دغه لره ودرېدل دا صفونه کې فاصله پر خودل دا زمونږه خبره نه ده تاسو واورېدل چې دا ټول پاکستان مفتیان چې مفتی تقی عثماني صاحب بشمول دو په فتوا ورکړې ده چې جایز دی په دې سیزه سهوا نشته. محمد حنیف حنفي صاحب وایي چې موبایل کې تصویر او بسل څنګه دی لګ تفصیل په موبایل کې تصویرونه ویډیو د لپاره چې هغه باندې دعوت تبلیغ کار وکړي لکه سوشل میډیا باندې د میډیا جواب وکړي ټیک ته اسه پاسه تصویرونه او باسه نو دا جواز نشته
اگر چې ډیجیټل تصویر چې دا تصویر حکم نه لري او چې کله ته اسې پیاسې موبایل په فیسبوک کې په موبایل کې تصویرونه وباسې یو بل ته لګي او ځان خلکو ته خیلان دي په خلک ماشاءالله سبحان الله لیکي اپیل ګناګار په تصویرونو ماشاءالله ولې ماشاءالله په لیکي ورته لاندې لیکا چې الله باندې ولې تصویر چې څوک په فیسبوک باندې تصویر شیر کی او دعوت تبلیغ ته مقصد نه وینو لاندې ورته ولیکا چې الله باندې ولې تصویر شیر کړي د دې فائدہ مونږ ته وخیا ماشاءالله سبحان الله ورته ملیکا ثنا الله یو کالجی عزیز الله دیر شرینګل نه پښتنه کړه دی وی چې دوه پښتنې دي زما اولنې پښتنه دا چې په لوډ سپیکر باندې درس کولو صح حکم دی او دویمه پښتنه دا چې جنازه خو د یو مړي جنازه چې دی نو ژوندو په حق کې فرض کفایي ده د مړي په حق کې دا فرض د واجب د نفل د صح حکم لري د مړي په حق کې مړی که څوک جنازه نه وکړي نو مړی نه ګناهګارېږي ژوندي چې نه وکړي ژوندي پې ګناهګارېږي مړي ته صرف او صرف ثواب رسي څوک یې جنازه وکړي داسې مړی چې څوک یې جنازه نه کوي نو مړي ته پر خیر باعث خیر خو نه ده کنه چې ته په عمر کې په زندګي داسې تیره کوي څوک د جنازې ته نه ودرېږي ها نو بهتر مړی خو هغه دی چې ډېر خلک پرې راجمع شي بلکې نبی علیه السلام فرمي چې نیکو خلکو په جنازو کې څوک شرکت وکړي د هغه په وجه الله پاک هغه ژوندي خلک بخي نو ځینې خلک کو جنازې کمې وي او دنیا کې خیر چاته نه وي رسولی نو دغه خو بخیرۍ علامات دي خو جنازه یې څوک نه مړی پې نه ګناهګارېږي مړی چې دا تکلیف ختم شو مکلف نه دی چې مړ شو فرض کفایي ژوندو دپاره ده اوله مسله یې څه وه بله مسله چې لوډ سپیکر باندې درس کول په هغه حال کې جایز دي چې ستا آواز نږدې کسان لرې کسان چې ترته نه اوري نو خامخا به لوډ سپیکر لګای خو دومره پورې چې دا کم خلک تا ته راغلي دي درس اوري دې ته به لګای دا بهر خلکو دپاره چې بهر خلک که زنانه وي په کورونو کې هغه ورته کیني نو خیر دی څه پروګرام وي اسې په اسې نو خلک تنګېږي دا بعض بدعتیان چې دي په لوډ سپیکرو کې ترجمې کوي او ترجمې هم غلطې کوي تعریف کوي نو دوله پکار دي چې په لوډ سپیکر د خلکو ته تکلیف نه رسوي لوډ سپیکر د دپاره دی سهولت دپاره دی د دپاره نه چې خلکو ته په تکلیف ورسوي امیر صدیق صاحب د هنګونه کال کړو چې دی وی چې یو کس د سیک نه یا د هندو نه د غیر مسلم نه غلو کی نو د قیامت پر ورځ به د مسلمان د طرفه د غلا په بدل کې دی سیک یا هندو ته ملاویږي دا مسله خو ډیره نزدکه مسله ده د دې جواب ما ته نه چې ډیر علما کرامو ته نه راځي ځکه او ډیره سخته خبره ده یو خدا حدیث واوره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیلی دي چې تاسو باندې حرام دي چې د کم کافر دي سیکان دي او د هندوان وغیره چې په ملک کې اوسي موحد دي وای دا تاسو باندې حدیث ته صفه چې تاسو باندې حرام دي دا غو خز ته چې نو عزت خرابه یا غو مال تاسو خوري اوس په دې کې دا نزدکه مسله ده تپوسته وکړه ځکه چې مسلمان نه چې کم مال ته پټ کې نو په آخرت کې مسلمان تعالی د هغې په بدلې کې نیکۍ درکوي یا به تا ګناهونه هغه ته میلاو شي کافر ته که ګناهونه تا والا میلاو شي نو ګناه پیسه او یا دارنګې کافر والا نیک اعمال خو قبول شوي نه دي نو تا ته بس شی درکوي دا نزدکه مسله ده علما کرام په دلته کې سکوت اختیار کړی دی کافی لسان خو وایي چې د کافر نه چې غلا قطعا ونه کې ځکه چې د دې والا انجام به څه وي په دې باندې توقف اختیار کړی دی کفی لسان علماء کرامو په دې باندې څه لیکلي نه دي چې څه پې وکړو نو دا جواب د دې مسلې دا دی مخکې وایي حاجي مونږ سره یو بل ملګری دی دې نه به ووایو دا یو څو سواله پاتې دي جمال الدین صاحب پوښتنه کړې ده جی دی وي چې د زنانه دپاره د سرو او د سپینو نه علاوه نور چې کوم داتونه دي هغې نه جوړ شوي کالي استعمالول جایز دي که نه جمهور خو لیکلي دي چې نه دی جایز خو ځینې علما کرام وایي چې زنانو دپاره دغه څیزونو استعمال روا دی نو ضرورت په بنا باندې لږ ډېر که استعمالوي نو ټیک دی دا سوال نو شول جی دغه ذاکر وزیر صاحب محمد حنیف حنفی موبایل کې تصویر وباسل څنګه دي حاجی ثنا الله صاحب پښتنه کې سعودي عرب نه دا زموږ باقاعده لیسنر دی الله دې عمر کې برکت الله دې خپل وطن ته سلام او غنیمت آمین آمین معاذ احمد غزنی سے وی کوئی اگر موعظتین گھر پر دم کرے موعظتین تو کیا گھر پر کیا گیا جادو ختم ہو جاتا ہے انسان اپنے اوپر کرے دا ټول کور باندې چې شوي دی د پر سورۃ البقره تلاوت وکړه سورۃ البقره په کور کې تلاوت کا نو ټول کور نه به جادو ختم شي او معوذتین چې کم دي په ځان باندې وایه البته که کم بل سړی په دمایا نو په هغه باندې ویلی شي ټول کور د پر سورۃ البقره وایه جی مسلح حقانی سے پختن کی قصاص تو قتل پر ہوتا ہے یہ چوری پر کون سا قصاص ہے خدا پختن کس کړي وخواغه د قتل او د زنا دواړه خبره کړي ونول تکي د قتل باندې قصاص وی په غلا باندې حد مونږ خو د بیانو کو مسلح
خان امین جزاک الله جی. حیدر اورګزی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ حیدر الله وبرکاتہ. اورګزی ما خیال زموږ ملګری دی قاضی صاحب دی الله دې په علم عمر کې برکت واشي. آمین جی. معاذ احمد غزنی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے 4 امام نبی کے سنت پر چلتے ہیں تو بعض جگہوں پہ کیوں اختلاف ہے جیسے ایک وقت پر 2 نماز ادا کرنا؟ دا ځکه ته وایي څلور وړه امامان د نبی علیه السلام په سنت نو د څلور وړه حدیث دي څلور د نبی علیه الصلاۃ والسلام څلور طریقې راغلي دي څنګه چې د څلور امامان په عمل کوي په کوم سنتو باندې دارنګ نبی علیه السلام په خپل ژوندۍ کې څلور طریقو باندې که یو مسله کې څلور ځله اختلاف نه وي یو مسله کې یو امام دوا امامانو په منځ کې اختلاف وي نو دوا قسمه روایت راغلي نبی علیه السلام جی. نو ځنه وایي چې نبی علیه السلام داسې کړي ځنه وایي داسې کړي دواړه صحیح وي نو یو طرف ته ترجیح ورکي امام بل ته ورکي یو مرجوح وګرځي یو راجح وګرځي دا امامان مجتهدینو کار دی چې کم حدیث راجح وي عمل په وکي او کم نه دا امامانو خو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې قول زیات نږدې دی هغه ته ترجیح ورکړی دی. جی. معاذ احمد خجیدو شو. ذاکر وزیر سے وایي چې یو کس سره په قرآن کې موبایل قرآن ودرېږه ته دا امامانو متعلق چې چا سوال کړی تا غیر مقلدین ستاسو ذهن ولې خرابوي دا خو ډېره اسانه خبره ده چې درته وایي چې څلور امامانو په منځ کې اختلاف ولې دی ځکه دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په اقوالو کې اختلاف دی تعارض دی پکې نبی علیه الصلاۃ و اقوالو کې نه چې نبی علیه السلام نه موږ تر رسیدلی دي. جی. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي وایي چې نبی علیه السلام ما ولیدو چې په لمانځه کې رفع الیدین وکړ یو صحابي وایي چې نبی علیه السلام ما ولید چې نه وکړ. جی. نو اوس دې ته به امامان ګوري دې ته غیر مقلدین نه ګوري دا په پړ چې خرسي دې ته به امامان ګوري چې هغه مجتهدین په حدیثو کې پوهه نسی ورته ټول خلکو د امامانو ولا اجتهاد خورشه منلې دي غیر مقلدین منلې دي. جی بالکل. نو هغه ورته ګوري چې په کم حدیث عمل وکړو عدم رفع الیدین باندې. جی. نو دا کار د امامانو د پدې کې صحیح قسم اشکال نشته تاسو ذهن پدې خرابوي چې څلور امامانو کې اختلاف دی نبی علیه السلام اقوال دا سره غلي. جی. نو یو قول راخد غیر مقلدین چې کم دی هغه مرجوح اقوال راخلي هغه باندې مجتهدینو کار نه وی کړي هغه شی راخلي یا مجتهدین چې په کار وکړي نو یو طرف ته یو شی وغورځي چې هغه ماشین کې یو شی صفقاسه غندا سيزونه یو طرف ته وغورځي چې هغه ته مکروه ویل شي مکروه شي زونه راخلي غیر مقلدین ځکه دوی سره خو علم نشته فقاهت نشته بصیرت نشته تقوا پکې نشته نو دی وجه نه دوی په مکروه خبرو باندې عمل کوي. جزاک الله. ذاکر وزیر سے پوښتنه کی یو کس سره قرآن په موبایل کې موجود وي نو آیا د تلاوت جایز دی کنه او که جایز دی نو بیا د ضرورت ورته شته په موبایل کې قرآن پاک تلاوت کول شي او بیا د سایم کول شي چې کله آیاتونه در تخکاری په سکرین کې آیاتونه باندې ګوته ما لګوا. فهیم شاه سے پوښتنه کی چې یو کس په وتر کې په اولنی رکعت باندې کېناستو نو دی بس کوي موږ بسنګ پورا کوي په وتر کې په اولنی رکعت کې چې کېناستو اتحیات یو ول بیا پاسې دو کنه بیا بل رکعاتو کې بیا اتحیات وي او بیا بل رکعاتو کې په اخر کې بسیده سهو. جی. عتیق الرحمن پوښتنه کی مفتی سے پروژه کې به د پروګرام څنګه چلوي نو دا ان شاء الله اوس په مشوره کوو تاسو ته پیج باندې بیا وچلو چې زه خو وایم چې د پروژه کې د ترونه بعد پروګرام وشي تاسو څنګه خوخه ده بیا وای ان شاء الله مدرار صاحب څنګه حکم وکي نو موږ په غیبه باندې مولانا عبدالبصیر صاحب دې موږ ته مشوره راکړي ملګری ځه ان شاء الله وسی تاسو موږ ته وای کنه چې پروژه کې تاسو له کومنټ کې موږ ته وای چې پروژه کې موږ کم ټیم کې تاسو ته بهتر ټیم دی او مسپخین ټیم کم ټیم کې موږ پروګرام کوو روزي کې کوای چې مسپخین موږ پس یې کوي هغه ټیم خو مناسب دی کترونه بعد د دوه ټیمونو کې کم ټیم تاسو خوختي بیا موږ ته کومنټ کې وای ان شاء الله موږ پروګرام اعلان وکړو اوس پروګرام کې چې تاسو کومنټ راشي وایي. عتیق الرحمن سے وہ حاجی وسیم خان پوښتنه کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک کې حیات النبی دی تم ذکر لیکلی دی چې نبی رسول په قبر کې حیات دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قبر کې په خپل هغه سره جسم سره چې کم جسمي دنیا کې په هغه سره د روح پکې دی د نبی علیه السلام نو سره د روح لوکت روح هم او بلکې په اعداد روح پکې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او روح کې دومره غشته طاقت شته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم کې هم دی او بهر په جنتونو کې سیر او سیاحت هم کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل جسم مبارک سره په خپل قبر کې حیات ته اعمال چې دا کنه عرض الاعمال چې کم دي کنه هغه ورته پیش کول شي دی چې کم خلق ال تور شي درود پی وای دی اوري بعض خلک وای شي بیا نبی علیه الصلاۃ نو په کم ځای کې اوري یو غز کې دوه غزه کې درې غزه کې عام طور باندې خلک سما څنګه کوي سما عام طور ژوندې سړی څومره فصلې کې سما کول شي چې څومره مطلب دی چې ما درې غزه کې سلورو غزو کې شپږو غزو عام طور چې کومه سما ده د عین الک سما زیاته ده
د نبی علیه الصلاۃ والسلام. جی جی خجی بل د مونږ سره جی السلام علیکم وعلیکم السلام دوست محمد د جمرود نه وعلیکم السلام دوست محمد صاحب په خیر راغی. قاری محمد رحمان مولانا محمد رحمان صاحب زموږ دارالفتاح ملګری دی سوال غیر حاضر هم دی غیر حاضر شوی دی بالکل جی او سوال یې راولېږلو هغه سوال جواب وشولو. حسیب افریدي پوښتنه کوي نن سبا ګورنمنت وایي چې مسجد دی بند شي ځکه چې سعودي ګورنمنت محمد رحمان صاحب بیماری دا الله پاک کور کې مشکلات ته الله حل کړي او بیمار دې شفا ورکړي. امین امین. خجی حسیب افریدي جماعتونه دی بند کړی شي ځکه چې سعودي ګورنمنت مسجد نبوي بند کړی دی نو دی چې خلکو ته وایي چې الته خو ټول دنیا نه خلک راځي یو دا خبره او دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې د سعودي په شان نور حکومتونه هم لاګو کوي الته کې مطلب قصاص کیږي او الته کې نور حکومتونه جاری دي قتل سزا وغیرہ نو دی چې یو حکم خلکو صرف نیولې دی چې سعودي کې لاګو کیږي نو نور حکومتونه خو هغه پاکستان کې پکړ دي چې لاګو شي. د دوی مشوره وا چې خلکو ته ورسېده یو خبره واوري چې کرونا چې کم دی داس یو غذاب دی کنه چې چا نوم پې لیکل شوی دی چې کرونا کې به مړي هغه به خامخ مري. تاسو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل. مسجل کاڼي هغه وي چې هغه په اوسپنه باندې یا په کاڼو باندې چې د جوور جوور کلک کلک ټک ټک وکړي لیکل پې وکړي په اوسپنه باندې چې هغه جوور جوور دس وای پکې کلک لیکل شو کشیدا پکې وکړي کنه نو هغه مسجل کاڼي باندې به هر چا نوم لیکلو او دغه کاڼي به چا به نوم پې لیکلو مثلا د عبدالبقی نوم پې لیکلی نو عبدالبقی نوم پې د لیکل مسجل کاڼي که دا عبدالبقی به هغه طرف ته تښتېدو نو دا مسجل کاڼي به داسې پسې ورتلو که دی به دلته تښتېدو نو دی به داسې پسې تلو ځکه چې د باندې دا کاڼي باندې دا نوم لیکل شوی د مسجل کم کاڼي د مرغانو چې راوښتو د وړه وړه مرغان وکړه نو دی نه د ډېر تېښته وکړله خو مسجل کاڼي د پسې تلو راتلو نو د الله عذاب وکړه نوم یې لیکل شوی نو دی نه بچ کېدی نه شو نو اخر یې دڼیا کړه هغه خلک چې کم باندې چا باندې نوم لیک کرونا د پاره باندې مرګ باندې چا نوم لیکل شوی دی کرونا مسجل نومونه پې لیکل شوي یعنې مهر په ثبت شوی دی نو دینا که کم خلک په شیشه کې ځان بند کی کنه دا کرونا مسجل چې کم نوم دی دا په وردن کیږي دا به وجني ها نو افغان ډیر مکه وجنه سه الله ته چې مونږ ورشو الله پاک دې مونږ ایمان سره ځان ته بوزي نو الله ته خو خامخ ورسو انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه وای چې څوک مړ شي دا څومره ښکلې کلمه ده یو سړی دی چې هغه وفات شو ستا خپل رور دی وفات شو پلار مور دی وفات شو نو ته به وایې چې انا لله و انا الیه راجعون نو خفګان کوي چې یا الله ما سره خو د رور او د پلار ډېر وخت تېر کړ دا بچي ما سره وخت تېر کړ ما دې ډېر ګران و تا ما نه واخیستو نو الله ویلي دا کلمه و انا لله دا خو د الله شی و الله در نه واخیستو خفګان ولې کوي انا لله دا منه نو بیا وایي چې یا الله چلو ستا خپل شی ما نه واخیستو خپل شی دی دا هم ډېره شکریا چې لس کاله او شلو کالو ما سره وخت تېر کړ خو به هر صورت بیا زه خفګان خو زما شته دا چې ما نه بیل شو بیا پسې وایي چې و انا الیه راجعون بیا به د نور خفګان ختم شي چې مونږ ورپسې روان یو دا نه چې بس همیشه لاړو نه یو ځلې به ته هلته ورځې کنه د یو لمری نه سامان راخلي الله پاک دغه دنیا لمری د یو آخرت لمری دینه سیزونه راخلي په آخرت لمری کې جمع کوي نو نن یې ته واخیستې سبا ما واخلي هلته به جمع کي یو ځای به جمع کي نو لهذا کرونا باره ډېر پریشانه کېږي ما چا باندې کرونا باندې چا نوم لیکل شوی دی نو هغه د ابابیل کاڼي په شان باغت پسې رسي الله دې مونږ ټول د آفتونو نه ازمیښتونو نه وساتي او که راغلل نو نوم مو لیکلی بچ بیا نشته زمونږ ښه مخکې وایه مصلح حقانی سے پوښتنه کی چې په یو جماعت کې دوه جمع کولې شو کنه شو نن سبا حالاتو کې جمع کولای شي. محمد بلال صاحب وی السلام علیکم السلام رمضان میں قرآن تراویح میں ادا کرنا فرض یا واجب سنت تھی سنت موقعہ چې په تراوو کې با قرآن پاک سنت تھی موقع جی ورپسې حاجی بل ملګری دی جی اختر حسین وعلیکم السلام سلام را لګی د زمونږ د کلی محلي کس ته سعودي عرب کې کار کوي حاجی محمد بلال سے وی سلام رمضان میں قرآن تراویح میں ادا کرنا ٹھیک شو جی. محمد رحمان مولانا صاحب تاسو جواب شوی دی جی تاسو دوباره لک پروګرام وګورئ تاسو جواب شوی دی جی. کامل شاه صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خان وی چې بینک سے حاصل شد سود راستے میں لگانا کیسا ہے د دې جواب مونږ واتس اپ کې بار کړو بهتر دی تاسو دلته سوال وکړو چې کم سوال جواب ملاو شي بیا دلته کې کوي چې خلکو ته فائدہ ورسي چې سود کې کوم پیسې تعالی ملا ځان خلاصوي غریب لا ورکا چې ځان به خلاص کې ثواب نیت پر باندې نه کوي نه به ور باندې البته دا سود کم پیسې دی په دې
کلی ولا لاره جوړوي نو هغې له ورکړه چې په دې لاره کې ولګوه خو ثواب نیت پورته نه کوي. مراد علي شاه جی مراد علي شاه سلام جی په تراویح کې د ختم دوران کې کم چې رکعت فاسد شي نو دا تلاوت بس دا تلاوت به دوباره کوي په ختم کې. جی خجبل محمد عثمان السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. حجامه علاج سنت ته کنه لکه څنګه چې خلک وایي او دا نن سبا چې کومه حجامه کیږي نو دا سنت کې حجامه خو یقینا نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي کې شفا ده خو هر یو مریض یا هر یو انسان د پر حجامه فائدہ نه کوي او شاد چې دی غبین د کې قران ویلي چې دا شفا ده اوسته شوګر مریض لور کې چې دنه کوي او کنه دنه نو حجامه د پر با څوک حجامه کوي هغه به بهترین حکیم وي هغه ته بهترین ډاکټر به پوي به چې د سړی د پر حجامه فائدہ ورکړي ځنه ته حجامه نقصان ورکړي هر سړی د حجامه نه کوي خپل ویني چې چا کوي نه زیاته نو بیا د غریبانان چې کم وي د هسپتالونو کې مریضان ډېر دی ورکړي. جی محمد اوشوجي معاذ احمد غزنی وی چې زما مور چا خوب کې لیدلې ده چې زما د مور په دوړه لاسونو کې کجوري دی راهنمایي لګاو کوي. تاسو مور چې چا په خوب کې دوړه لاسونو کې کجوري دي مطلب دا دی چې ان شاء الله الله پاک دا بخلی دا او تاسو ورپسې دعاګانې کوئ صدقه جاریه پسې نور هم کوئ. خجی کامل شاه صاحب وی مفتی صاحب نه یعنی حجام سره قرباني کیږي کنه نه یانو سره قرباني ما کوي د دې چې کومه اجرتونه دي د ګیر کلاولو د سر ویخته غیر اسلامي طریق دوی اجرت چې دی حرام دی. فیصل صاحب وی چې په سعودي عرب کې مونږ جماعت ته منځله لاړ شنو جمع وکړو چې کوم امام وینو نو ګیرو برېتی نیوي دی پسې موږ کیږي کنه تاسو لمونځ ورپسې کیږي. جی تاسو جواب وشلو. قاری شفیع الله صدیقی صاحب ماشاءالله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو مونږ ته دا نه وای چې رمضان کې کم وخت کې مونږ پروګرام کو دا راته وای ځا. جی عبدالقیوم غمگین صاحب مولانا صاحب نوکان کټکولو سره او داس ماتيږي نوکان کټکولو سره او داس نه ماتيږي نوکان کټکای وینه راوځي بیا ماتي. جی هاشم امام سوي ک یو کس سره خپل اوسېدو کورنی او کرای پور کې اوسېږي خودم پیسې ورسره وی چې نصاب ترسي آیا د باندې زکات لازم دی کنه او کله کریه کور کې اوسي هم نصاب ته پیسې رسی کال په تیر شنو دی به زکات ورکي قرباني با کوي. خجی معاذ احمد غزنی وی چې یو غیر مسلم ته دغه عبادتګاه د پر چنده ورکول شو دغه عبادتګاه د پر چنده مو ورکو غیر مسلم ته. خجی محمد فیصل صاحب جمیل احمد دی کې د زکات خاده جواب ورکړی دی. جاوید ارشاد صاحب ماشاءالله ډیر خسته جزاکم الله. عرفان خټک صاحب جزاکم الله. عرفان راحت خان وعلیکم السلام. معاذ احمد غزنی وی چې خوب کې عمره تتلل څنګه دی ان شاء الله حج عمره به الله نصیب کړي په سنت به الله راړوي کلیم الله ماسپخین مونږ په جمع کول شي د جمعې په نن سبا حالاتو کې د ماسپخین جمع سره المونځ کول شي. خو سید زیشان باچا صاحب ورسکرون زموږ کلاس فیلو ملګری دی او خپل کاروبار دی ماشاءالله الله دې کاروبار کې برکت واچي. دی پښتنه کړی دی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. د گاډو فکس دنده ورکول جایز ده کنه فکس دنده چې کوم गाड़ी چې چاله ورکې په فکس دنده باندې چې مله 500 روپۍ راکوا نور پیسې ځان ته په ګټه دا جایز دي د کې تعین شوی دی د اجرت نو دا جایز دي. ابرار احمد صاحب وایي چې د جمع سره شرایط د جمعې څه شرایط دي د چې کم ځای کې خار وي یعنی تقریبا 2000 مردم شماري وي قضې نر به شومان چې دا 2000 وي دا غټ کاله د کې جمعې لمونځ کی. هاشم امداد صاحب وایي چې مفتی صاحب یو بل سوال لرم هغه چې دا چې عالم چاته ویل مطلب څومره علم عالم خو ته عام طور باندې عرف کې چې خلک ورته عالم وایي چې هغه علم یې سنه سوي کته وایي چې علم پورا کول نو علم د چا پورا نه دی علم با ته مرشه لحد ته ورسه علم نه پورا کی خو عام طور باندې عرف کې چې خلک د درس نظامی نه فارغ شنو هغه تعلیم وایي درس نظامی نه کم چې دوره حدیث وکي نو بیا هغه ته عالم ویل شي. ښه ٹھیک شو جواب درته ذکر کوم. فیصل جهاد وایي شي جی احمد خان صاحب جی پیښور نه مونږ 2 سوالونه جوابونه ورکړل. یو سوال جی شوی د حجام د سره د قرباني تاسو چې دغه اجرت حرام دی جی او بل پښتنه بیا کس کړي و چې را سعودي عرب کې کوم خلکو ګیره برید خري لای پسې موږ جایز دي نو دی چې زما لک شک پیدا شو چې الته کې د حجام کاروبار هغه حرام دی او د ګیری خري پسې موږ کېږي جایز دي نو دی لک دا جمع المنز به ترکای نه اگر چې د پسې المنز مکروه ده خو جمع المنز به نه ترکای جمع المنز دا واجب دي ضروری ده سنت موقعه نو جمع المنز به د کم سعودي کې کوم امامان دي پسې جمع المنز تاسو کیږي. البته یو مسله دا ده چې یو عالم دی خپل ګیرای دا قری دی او داسې سړی پسې ودرېږي چې هغه بګیری میګری دی به د عالم الموس خرابېږي د امام خرابي اجازه یې شي نه وي اجازه ورکړي بیا غام کی. یو بل مسله ده چې ځنه کریان صاحبان دي عالمانو تنیغ نخ کیږي مخکې شي عالم اجازه نه وي نو دا کری ولا دا حافظ صاحب المون مات شو چې عالم ته مخکې شو کری عالم
د هغه هم خماته ټولو مماتیږي دې ته لږ خیال کوئ چې څوک عالم وي نو بل څوک جمع کوي هغه د اجازت اخلي کم مرتبه ولا عالم چې دا د لوی مرتبه عالم نه د اجازت اخلي. البته چې امام الحی دی د محلي کم امام دی هغه ته اجازت ضرورت نشته. عام طور باندې پکار دی چې کم مرتبه ولا عالم دی لوی مرتبه عالم نه اجازت اخلي او لوی مرتبه عالم ته پکار دی چې هغه چته وي مخکې شاخه داسې نه چې د خلکو المنځونه ور سره خراب شي. جی هاشم امام صاحب پښتنه کې مفتی صاحب یو بل سوال لرم هغه دا چې عالم چاته ویلی شي جواب مې ورکړ خو شو دا جی خجی فیصل جهاد جی مضمون صحیح دی حدیث الفاظ لولاک لما خلقت الافلاک د دې حدیث متعلق وش مضمونی صحیح دی نور څه وي. کلیم الله سے پښتنه کې جی چې د حکومت د طرفه پابندي وینو بیا د مونږ پښتنه غالبان کړي دا د دې جواب چبل چور کړ. ٹھیک شو جی. نذیر افریدی صاحب وعلیکم السلام الله تاسو هم خوشاله لري. مستقیم تیرا استاد محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دې په عمر کې برکت واچوي. مونږ ستاسو درس ډیر په شوق ورو مونږ په کې دعا الله پاک تاسو ټول مسلې حل کړي. الله جواب ورکړی دی. عبدالقیوم غمگین الټه کولو سره روزه الټه کولو سره روزه ماتيږي که مکروه کیږي؟ الټه چې په قصدن نه کوي روزه ور سره نه ماتيږي. ها جی. حمزه احمد سوي السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی عاجز سیول انجینیر تاسو موږ له دې مشوره نه کړی چې روزه کې موږ کم ټیم کې پروګرام کوو. د دې مشوره چاره نه کړه ولې تاسو आवाज نه درځي موږ ته مشوره راکړي. ها حمزه احمد سے زه دا سوال ګورم ډیرو غدي تاسو بل سوال امر وایي. اشرف علی صاحب وایي چې استنجا ہاتھ کے ساتھ کرنا کیسا ہے؟ استنجا بات کے ساتھ کا خات کے ساتھ کرنا استنجا خو پلاس خلق کیته په خپو کا کسنګ. محمد امیر صاحب وایي بسم الله وعلى برکات الله سیدی حدیث کې راغلی چې بسم الله وبرکات الله او دا به حرف جر دا او علام حرف جر دا نو بسم الله وعلى برکات الله هم سیدی. ها په دې کې شک مکو کم حدیث کې چې راغلی چې بسم الله وبرکات الله ها ان وببرکات الله بسم الله ببرکات الله دا با حرف جر راغله نو هغه با حرف جر باندې دلته کې تعین علاوه نو دا دواړه معنی ولري. الته کوم به شي دا په معنا د علا ده. دا برکات الله نه دی. محمد عثمان صاحب جواب راکړ دا خسړی دی الله دې د اجر ورکړي تربونه پس پروګرام خدي یو بل نور ملګری مونږ ته جواب راکړي کم ټیم پروګرام خدي یو سوا ترونه پس دا ویل چې نور څوک جواب نه راکړي نو ترونه پس کو بس. صالح صاحب وایي چې عشاء کی نماز کے بعد صحیح ہے عشاء دای وای شي نه ترونه پس خده. صالح الله تعالی اجر در کی مولا مشوره راکړه. عتیق محمد صاحب وای عتیق الرحمن صاحب وای شي مسافری مسبخین صحیح دی مسبخین صحیح دی. یو پکې دا وایي چې مسبخین صحیح دی عتیق الرحمن صاحب وایي. دوه پکې دا وایي چې مسوتن نه پس صحیح دی. جوید ارشاد صاحب وایي چې ترونه پس صحیح دی. او طیب محمد بنوسی وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب ابھی رجب کی چھٹیاں عید تک تو جو طلباء مدرسے کی پاکستان میں وہ جہاد کے لیے افغانستان جاتے ہیں بغیر نہ افغانستان کی یقیناً چې جهاد فرض عین دی امارت اسلامي اعلان کړ خو پاکستانیان نشي ورتله. پاکستانیان د خپل د ریاست چې کم مشر دی د اجازت نه بغیر بل ځای ته جهاد ته نشي تللی چې زی ګونګریږي مزه ها د سره د ملک بدنامي کی. نجیب الله خان صاحب وی چې ترونه بعد ماشاءالله دا ډېر وټونه شو. هاشم خټک صاحب وی چې واټر ټینک میں کتنی ناپاکی गिरने से पानी नापाक हो जाता है. واټر ټینک کې واټر ټینک چې د عام طور باندې وړه دی پدې کې چې لګغونه ناپاکی او غورځي هم بل مزيږي او بل لري. جی ملک میر اسلام صاحب د کرک نه دعا سلام جی تاسو تم کوله زمونږ باقاعده لیسنر دي یو دوه پښتني کړی دي جی. اولنې دا چې یو کس خپل پلار قتل کی او بیا ورپسې سوکرا شي ضمانت یو کوي باسي نو دی وی چې نور مړ والا خو چې کم دی هغه ور سره رشتہ دارانی قصاص ورته معاف کی دیت ورکی کنه نو اوس د وارثان دی بچا سره چې کم دی دیت بچا ته حواله کوي او څوک به د قصاص معاف کوي. نو دا د پلار چې مړ کړی د مور چې معاف کی کنه جی دیت مور چې معاف کی دیت خو پښتانه د مور معاف کی ورونه معاف کی خو په آخرت کې داغه سړی به جواب ورکړي دا نشي معاف کېدلی. دغه نه چې عام مسلمان د مړ کنه بیا د جوړه وکړه په آخرت کې بدرنه تاسو کیږي خادم مړي. جی الله پاک ته مړي ملک صاحب ته الله پاک اجر ورکړي. الله دې په علم کې عمر کې برکت واشي ګیره کې دې الله ورته برکت واشي. ګیره روانه ده ملک صاحب ان شاء الله ډېر ضرب خپل ګیره راشي خپل ګیره ور سره ډېر مزام کوي. دا څنګه سوي بل یو کتنی هم ملک صاحب کړی دی دی وی چې یو زنانه د پلار او د مور د رضانه بغیر او تختی نو دغه زنانه څه حکم دی بیا؟ نکاح کا تا پوس کړی نکاح کیږي خو ډېر غټ ګناه وکړل ځکه چې د فساد جوړ کړ دا چې و تختی نو د فساد جوړ ک مور او پلار او نور خاندانونو په مخ کې بدی راوست نو د بدی راوستل د منافقینو نشانی د قران کې راغلي دي. رشته ور سره کټ کیږي اگر چې نکاح کا تاسو کې نکاح خوې کی خو نور د دومره فساد جوړ ک چې د الله ته دا جواب دی وي. جی
د حمزه احمد صاحب انجینیر صاحب پوښتنه کړې دي ته جواب ورکړه سوال ما دغه وریدو دی وی چې دا عاجز سیول انجینیر سره چې کوم د پاکستان انجینیرینګ کونسل سره رجسټر دی نو دی وی چې د پاکستان انجینیر کونسل هغه مطابق چې کوم کس 15 کاله تجربه نه کمي نقشه جوړه کینو دا به د 15 کاله نه زیات کس نه هغه اپروف کوي او یا په خپل 15 کاله نه زیات نو دی وی چې یو کس 15 کاله نه تجربه کمي نقشه جوړه کی او چاني اپروف هم نه کی نو آیا دغه پیسې اخیستل د لپاره جایز دي کنه دی جایز چې خلک پیسې په غیبه باندې ورکوي باوجود د دې چې د ولا هغه د خپل مهنت کړي هغه مهنت چې څوک پیسې ورکوي د لپاره جایز دي جی او قبل انجینیر 15 کاله ولې د اپروول ورکوي په غیبه باندې پیسې فیس ورنه اخیستل شي وسیب خان صاحب او دا څه وای دا کلیم الله صاحب یاره چې د هم د یو مفتی صاحب بیان اوریدو هغه ویل چې جمع شي کولای باقي تاسو وای او بالکل د کې به تاسو مختلف بیانونه اوریدلی وي چې نن سبا حالات مبارک تاسو مختلف بیانونه اوریدلی تقی عثماني صاحب خدا ویلی دي مفتی تقی عثماني صاحب لوی عالم مفتی دي چې تاسو په نن سبا حالاتو کې پکور کې جمع سره المنز کوی شي کنه ځکه مسبخین المنز یا نور المنزونه چې کم دي هغه لغونه کسان په جمعات کې وکي هغه کې کولای شي ما او جمعې په ورځ باندې وایي ته مسبخین جمع سره کوي ما ویلې په دې کې ما دا ویلي چې جمعې په ورځ باندې په کور کې د جمعې لمونځ کوي چې درې سلان وایي سلورو نه زیات جمعې لمونځ کوي دې کې لږ شانتي اختلاف دی هغه وایي چې جمعې لمونځ مه کوئ زه وایم چې کوئ جمعات ورته شرط نه دی نو جمعې لمونځ ولې نه کوي څه کم علت دی پکې جمعې لمونځ نه کوي په نن سبا حالاتو کې که ته وایې چې یاره جمعې لمونځ هغه اجتماع ختم کړي اجتماع خو حکومت هسې ختمه کړه نو جمعې لمونځ ولې تاسو نه کوئ زه دا وایم دې کې زما لږ شانتي اختلاف دی که څوک عمل پې کوي ودې تقي عثماني صاحب ویلي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې مسبخین جمع ورکوي په کورونو کې جمعې ولا لمونځ مه کوئ او ما ویلي دي چې نه مسبخین په جمعې په ورځ باندې د جمعې ولا جمع په بیټکونو کې کولی شي نو تا مرضی د چا باندې زما خبره دا ده چې شرط جمعات نه دی جمعې لمانځه دپاره او ته چې وایې چې هغه علت فوت کېږي مقصد چې کومه ډېره جمع شي نو هغه ما وویل چې نن سبا هغه ډېره جمع حکومت هسې فوت کړې ده کنه هغه فوت شوې ده نو لهذا د جمعې لمونځ به په خپلو حجرو هغه کې کولی لاړ شي مولانا صاحب جمعات روان دي الله دې تعالی اجر درکړي مولانا عبدالبصیر صاحب الله دې ته په علم کې برکت واشي ستا شاګردانو کې دې الله پاک جزاک الله ظهر کې نماز کې بعد وسیب خان صاحب ویلي دا دوا کسان دي چې وایي چې ظهر کې نماز کې بعد او ډېرو کسانو ویلي چې د اترونه بعد او دوا کسانو وسیب خان صاحب یو بل کس هغه ویلي چې ظهر کې بعد او تاسو پروګرام کوئ جزاک الله یو ارمان سوي یو ارمان د بل ارمان دی الله دې پوره کړي طیب محمد بنوزی وی مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب اور امام کعبہ افغانستان جہاد کو فساد کہا ہے اور ابھی امریکیوں کے ساتھ صلح بھی ہوا ہے تو آج افغانستان پولیس تو پختون بھی اور ہمارے بھائی یہاں کے تو اچھی نمازی بھی تو کیا اس کا ماننا کیسا ہے مولانا شیر علی شاہ صاحب خود افغان جہاد ډیر حمایت وکړي شیر علی شاہ صاحب نه دی هغه دی هغه په کوټه کې څه دی صاحب دی نو دی غلط شوی شیر علی شاہ صاحب خو وفات شوی دی الله دې وبخي نو دی وایي چې شیرانی صاحب وایي چې دا امام کعبه صاحب ځان نه مه وایه او بیا که امام کعبه ووایي خو که نه هغه د خپل ځان نه کلاو فتوا ورکولی نه شي د سعودي ولا چې څومره امامان دي که نه که مدینې کې دي مکې کې دي هغه پابند دي د حکومت هغه فتوا نه شي ورکولی هغه صحیح فتوا د افغانستان جهاد متعلق د شیرانی کار څه دی چې فتوی ورکوي فتوی پور افغانستان کې جهاد دی نو افغانستان کې عالمان نشته افغانستان عالمان به فتوا ورکوي هغه به منې شیرانی به په توپه ووله شیرانی صاحب او امام کعبه چې دا په بله توپه باندې ووله چې ته په خانه کعبه په افغانستان باندې فتوی ولی ورکوي خانه کعبه امام دی په سعودي کې فتوا ورکوي چې امریکایانو پرېښودل په سعودي کې جایز دي که نه دا فتوا دی ورکوي شیرانی دی په پاکستان کې فتوا ورکوي چې پاکستانیان چې سطحي امریکایان دا جایز دی او که نه په افغانستان کې جهاد فتوا امارت اسلامي طالبان به ورکوي چې په تقوا کې بصیرت کې دغه طالبان په علم کې د ټولو دنیا علم تقوا یو طرف ته د امارت اسلامي تقوا بل طرف ته دا درانه ده دا چا ویلي دا حسن جان صاحب شیخ حسن جان رحمت الله علیه ویلي ما په درس کې ته اورېدلي چې هغه ته تقي عثماني صاحب ورغلی او د پاکستان لوی لوی علما ورغلی شیر علي شاه صاحب نو هغه په خپله وایي چې زمونږ ټولو ایمان یو طرف ته د ملا عمر ایمان بل طرف ته دروند دی نو نن سبا د ټول پاکستان د سعودي عالمانو ایمان یو طرف ته امارت اسلامي په هغه عملي طور باندې په جهاد کې شروع دي نو افغانستان متعلق چې فتوا ده هغه به د امارت اسلامي طالبانو فتوا باندې عمل کیږي
د پاکستان علما په دې کې کار نشته ده شیرانی کاته پیسې ورکړي نو پیسې د خپل اخري په افغانستان باندې فتوی نه ورکي خانقابه امام تک امریکایانو ویلي دواو پیرغلی نو په سعودي د فتوی ورکي په افغانستان د فتوی څوک ورکي په خلای وروایا په افغانستان نه فتوا ورکوي شنه بل په افغانستان طالبان به فتوا ورکي اسماعیل صاحب د پیشتخری چوک نقل کړو جدي وي چې تکافل څنګه دی جایز دی کنه جایز تکافل اسلامي چې جایز دی خو چا سره شتانه په دروغه کوي ښه د بینکری چې کوي اسلامي بینکری په نوم باندې غلطه سعودي بینکری کوي نو دارنګ تکافل خلک فتوی ځان سره ساتي خو تکافل نه کوي هغه ته شو ګورې نو بیا په سعودي طریقې سره بیمه او انشورنس کوي اگر چې تکافل چې کم طریقه کار دا جایز دی ها وایا راشه مسافر جانانا سعودي عرب ندی وای چې د ماسپخین د مانځنه بعد پروګرام صحیح دی ماشاءالله الله دې خپل وطن زموږ د تراویح موږ درته دعا کوو چې الله پاک ته خپل وطن ته سلام او غنیم راولي مسافر جانانا الله پاک ته بچو ته خوشاله راولي جی الله دې د بیماری نه وسته جی نور الامین سے وی مولانا صاحب تاسو خپويږي خود عرب حرمین شریفین علما ډیر خپويږي چې تاسو داسې ریپلایز کوي عوام ته ولې خپويږي دروغ ولې وي دا د مونږ په باره کې هغه وختي چې جواب کړی کنه کوم چې مونږونو باره کې چې سعودي عرب کې هغه جمعتونه بند کړی دي ټول سعودي خو خپل کار د خپل عرف د خپل طریقه چې څنګه فتوا ورکړي زمونږ پاکستان خپل ملک ته زمونږ پاکستان علماء کرام سعودي علماء کرام نه ډیر تکړه دي تقی عثماني صاحب د ټولو مشر دی بشمول دی چې کم ته یاد کړ حرمینو چې کم امامان دي ټولو مشر دی د سبقونه وای دا سم وای چې دا ډیر تکړه دي ښه تکړه والے الحمدلله پاکستان علماء کرام کې جی تقوا پکې ډیر ده ها امام حسین سے وی چې مفتی صاحب میں نے ویگ لگایا ہے ویگ میں لګولې دي جایز دي او هغه د پاره چې او بن پری دي نو غسل لپاره لري کوا مساده پر نور جایز دي وای لګوا نذیر افریدی سے بھی مفتی صاحب ظهر نماز کے بعد میرا مشورہ ہے کہ سوال جواب جزاک الله الله پاک تعالی اجر درکړي نذیر الله صفی سے بھی جهاد افغانستان سے جواب می درکو چې جهاد افغانستان متعلق فتوا زمونږ نه تاسو ما کوه د امارت اسلامي نه کوه امارت اسلامي فتوا ورکړی دا چې غیر ملکی کسان چې افغانستان ته راغلي یو اسلامي حکومت ختم کو نو هغه خپل دفاع کوي نو دا خارسو کوئی د کې تپوس سکای چې امریکایان د افغانستان نه وستله دا بخامه خو باسي څوک تر نه کور ونیسي د امارت اسلامي فتوا شلیږي غوي چې دا لری کول پکار دي اوس دا ستویل شي د افغانیان مړول قطعا جایز نه دي البته طالبان دا سپو شو البته چې طالبان افغانیان نه امریکایان وجدي چې خپل ملک نه شړي او زه پاکستاني افغاني ورته نیغ کیږي چې دا نه مړای ها مخې ته ورځي جی نو بیا بس کوي طالبان ته جواب راکړه جی طالبان امریکایان وجني ورته نیغ کیږي مخ ته ورځي هغه ته بچکای نو طالبان بیا سو کی د دې جواب تاسو راکړه صالح په پښتنه کې مفتی صاحب یو خزه دا چې کله وفات شینو دا به جنت کې د خپل خاوند سره وي اوس دی چې مسله دا ده چې یو پیغله جنې وفات شینو یا طلاق شو د خزه وي نو دا به جنت کې چا سره وي چې کم ځای ولکم فيها ما تصحیح الانفس چې صدا د خو خې چې کم ځای کا خواندان داسې شته چې هغه خزونه بغیر مرشي هغه کا خو چې څنګه د دې خزه خو خی الله به هغه وکي امام حسین سے وی چې میں نے ویگ لگایا ہے 1 مہینے کے بعد اتری ہے مفتی سے جواب در کو زین اللہ سے بھی مفتی سے السلام علیکم سودخور امام کے پیچھے نماز ہوتا ہے یا نہیں نه سودخور امام پسې المن کیږي دارنګ د پرپل کپنای کې چې څوک شروع دي پرپال کپنای کې کم مليان شروع دي او دغه پرپل کپنای کې انویسټمنٹ کړي دي خلکو ته ترغیب ورکړي په داسې مليانو پسې هم المنځ نکیږي المنځ الله خپل منځونه سره خرابوي هغه خپل پیسې پر پال کې سود ګټي تاسو پسې ورستونه ودرې خپل منځونه کور کې کوي په داسې امام پسې المنځ قطعا ما کوي ذاکر وزیر سے وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سوال یہ ہے کہ وطن اقامت وطن سافر پر ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں وطن اقامت په سفر سره داسې وي کنه سافر پر مسافر باندې کنه جی سافر پر مسافر خیا مسافر پر ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں اگر ایک آدمی وطن اقامت سے مسافر کرے سفر کرے پھر اپنے وطن اقامت لوٹا تو اس وقت ایک وطن اقامت میں اقامت نہیں ضروری ہے کہ نہیں تا په خبره پوی نه شو دوه قسمه وطن دی وطن اصلي دی چې کم ځای کې پیدا شوی دلته به ته پوره المنځ کوي یو وطن اقامت ته چې کم ځای کې ته ملزمت او نوکری کوي چې هغه ته د 15 ورځې تیر کړي نو تا وطن اقامت ته نو دا وطن اقامت علامتي چې تا نوکری ختم شي ځه ثناء الله سے وی چې سعودی عرب سے رمضان میں پروگرام ظہر نماز کے بعد جزاک اللہ بنوئی حیض کی بیماری 10 دن بعد پھر ہر نماز کے لیے صرف وضو کرنا ہے کپڑے بدلنا ہوگا اگر این نماز میں خون آتا ہو پھر وضو ټوٹ جاتا ہے یعنی سوي بنوي وی چې د حیض بیماری لس ورځې نه بعد هر منځ د پاره به صرف اودس کوي او چې وینه جریوي لس ورځې نه بعد چې وینه جریوي کپڑے به هم صفا کوي او دس په حق هر المنځ دی اگر این نماز میں خون آتا ہو تو پھر وضو ټوٹ جاتا ہے بیا باغه ملوش کېدوي وینه به بند کړي المنځ به کوي ځه
हाजी तैयब मोहम्मद बनूजी हुई मुझे जवाब दे दो मेरे दोस्त कल अफगानिस्तान जा रहे जिहाद के लिए बगैर माँ बाप की इजाजत के जा सकते हैं बغیر د حکومت او د مور پلار بغیر اجازت نه بغیر افغانستان ته تک جایز نه دی مزه مزه خپلم زیو ما باندې زوره چی ما مزه ځان ما دنیا کوي اسی جی امام حسین میں نے ویگ لگایا ہے 1 مہینے تا اس ته جواب ملو شو دغه اصول نه خو نه دي ما ته خدل تر نه جدا لا رستو دي دا وای مخکینی پاتې دي حاجی کلیم الله ظهر وخت صحیح دی د مسافرو د پاره کلیم الله هنګ ته بیا وکړه ځه کلیم الله سی و چې د ماسپخین د مسټیک ټیم ټیک دی د پروګرام جزاک الله د ماسپخین وټونه فلال سے بھی ظهر کے بعد اوه ماشاءالله او راشه مسافر جنانه جی ظهر ټایم اوه ماشاءالله دا خو تاسو وټونه زیات تھی بیا اوس ماسپخین ورته حسیب افریدی وی حضرت جی روزه کې پروګرام با اول روزه نه پس پتہ لگی اوس نو شویلې جی حاجی الله بخیر جانزی فاروقی وی 2 بجے پروګرام کوئی روزه کې دا جزاک الله ډیر خو السلام علیکم ما خو لیکم ترول ته خو د ماسپخین ولدي اذا بل پس سوق جی اسماعیل صاحب تاسو جواب وشو مفتی صاحب دا غوي رحمت علي صاحب چې 3 بجې کاشف رحیم صاحب څو فرمیلی قاسم صاحب مسپخین نه پس راشه مسافر مسپخین نه پس عمران خټک وای چې فوش سی من مشپشین مسپخین خدي ماشاءالله عمران خټک صاحب او کاشف رحیم صاحب الله پاک د تاسو په علم عمر کې برکت واشي دوړو په محمد امیر صاحب ظهر نباد لقمان ماشاءالله مفتی صاحب مزدیگر نباس هم خبر ہے میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں کاشف رحیم سے اللہ تعالی علم در کی تا اللہ پاک ہو عمر کی برکت واشي تا مقصدونه د الله کامیاب کی اختر حسین صاحب وی چې ایشنه پاس ټیک تا دعا د پر درخواست الله د مسالې حل کی الله دې عمر کی برکت کله په خیر سره ولې سعودي عرب کې راشه مسافر وی چې صلات او تسبیح صحیح ټایم څه دی چې کم ټایم مکرو ټایم نه پار ټایم کول شي جی دا اسماعیل پیشتخری چوک نه جی د تکافل باره کې پښتنه کړی و نو تاسو جواب ورکړو چې دی کې بینکاری راځي نو سودکاری نو دی وی چې د بانک د هر کس اکاونټ نه بیا هم په دې سود کې شامل یو دی چې هر سړي په بانک اکاونټ جوړ یا چې اکاونټ دې لپاره جوړ کړی دی چې هغه په تنخواه راځي یا خپل پیسې بل چې ته پیسې د ضرورت په بنا اکاونټ جوړول جایز دي او په دې باندې پیسې ګټل نه دي جایز ها ضرورت په بنا اکاونٹ په بینک کې کولول شي ابو بلال خان مفتی صاحب دعا کی خصوصی اپیل ہے اللہ پاک ټول مسئلے حل کی ذاکر وزیر مفتی صاحب محترم فتاوی فریدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی کبیرہ گناہ پر دوام کر رہا ہے تو اس کے لیے اذان اقامت اور نماز مکروہ تحریمی ہے جواب صحیح ہے داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ ہے تو یہ امام کیسے بن سکتا ہے ما ویلې چې ویږي نو د امام په سلموس کوه جمع متر کوله با کرام لیکلي ځه جی ساجد خټک وی چې یو الک یو خزي سره زنا وکړه بیا دغه خزي لور سره د الک نکاح وکړه آیا دا نکاح جایز ده کنه نه داسې نکاح نه کی हाँ जी इमाम हुसैन से भी अस्सलाम वालेकुम मैंने विग लगाया है 1 महीने के बाद उतारी है इब्ता खुद त 15 जलता उस जवाब دا هنګ ته کس غسل او منز نماز ادا کیږي کنه کیږي ویګ لري کوه نشته نور جوابونه نشته باندې اوس پر شي نه غونډه هنګ ته زینا او نور کمنټ پلان نشته چې کمنټ راشي به وکړي بره हाँ जी هاشم امام سے مفتی صاحب زتا سو پروګرام لندن نا تعقیب کوم جزاکم الله زما لپاره چې سمره لیټ وی خدي یعنی تراوی نه پس جزاک الله هاشم امام سے الله خپل وطن ته سلام او غنیم راوړ امين جزاک الله تاسو وطن زمونږ کفایت الله مولوی زاده سے وی چې د مسوتن د منځ نوان ماشاءاللہ طیب محمد بنوزی وی چې پروگرام ظہر نماز کے بعد اچھا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ چھوٹے تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن ختم کرتے ہیں تو ٹائم 11 بجے کر دے تو اچھا ہوگا قاری محمد طیب محمد سے ذاکر وزیر صاحب د مسوتن نماز مناسب دیں توجد السلام علیکم دا ډراما شیر کول برکت الله وایي چې ډراما شیر کولو نه چې کمې حرامې پیسې ملوي هغه بل غریب ته ورکول شي او ځان ته خلاص کا خوینده د پر توبه وبسه ډرامې بیا ما شیر کوه غریب لا ورکا ځان ته خلاص کا مفتی حفیظ الله صاحب سفر میلین دی الله دې علم عمر کې برکت واچو الله دې تاسو خپل مشر چې کوم دی مفتی منیر شکر صاحب هغه سره دې الله مینا پیدا کا سید نور افریدی صاحب چې مفتی صاحب چې څوک حاج د پارا پیسې در کوي نو هغه په قرض کې څنګه دی څوک چې د حج د پر پیسې درکې حج د پر پیسې درکې نو حج په وکړه چاته په قرضا باندې مور کو که حج کې وخت یا وی لري وینو ورکول شي چې سره امداد وکړي به واپس دی ولا مفتی صاحب رجا کې د شپې پروګرام به ټیک وی دا حسیب افریدی صاحب فرمایلی څه سوال دی ترو کې بعد ان شاء الله فهد بنگش صاحب د ترونه بعد بیا ډیر غراغل وټونه راغل او دا سدي مستقیم ترونه بعد 8 بجې ټایم قرآن دزي وکړه خ ټایم دی ځکه چې مسافر به هم وري هغه ته سولنه غیبن روان دي تاسو دالته غر روان دي څوک د کوم ځای
محمد اسماعیل صاحب چې مفتی صاحب تاسو خو ابراهیم صاحب وایي ویلی و چې د جمعې په ورځ د مسپخین مونځ جمع سره مو ورکوي بالکل مکروه دی ما دا ویلي عام طور باندې جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځنه قبل او ما بعد د مسپخین لمونځ چې کنه جمع سره ورکول د مکروه دی دا ما ویلي عام طور باندې نن سبا تقی عثماني صاحب ویلي چې نن سبا کول شي هغه فتوا مې درته نقل کړه خو ما ویل چې جمعې په ورځ باندې جمعې لمونځ چې قاعده بهتره خبره ده کاشف په دې باندې ډېر مختلف مفتیانو فتوی راغلي کله یو کله بل کنه دا خو اجتهادي مسله ده کشملی کامل شاه مفتی صاحب په ایزی پیسہ کې 1000 روپے کې دی او پاغو روزانه چې ایزی پیسې کې ته 1000 روپے کې دی امانت او غو منټونه درکې دا سود دی دا ما په اخلا مفتی صاحب قرض ختم شي دعا قرض دی الله پاک ختم کی دعا دا ده چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک دا دلمون پس درې وره وایا رحمت وही مسپخین न पसा और सऊदी अरब में ज़ोहर बाद रमज़ान में लोग सो जाते इसलिए तरावी मुस्तकीम तीरा साहब जज़ाकल्लाह परपाल अपनी तफसील बयान का सैयद सुलेमान साहब पेज तदन आठ शाह पेज के जब पेज लायक परपाल बने द्रे सलोर वीडियो दी दा हराम दी जा जी हाजी ابراهیم صاحب د بنونه ټلیفون کړو چې دی چې یو کس ته موټر سایکل د شپږو میاشتو پاکستان باندې والی شپږ میاشتې تیر شي پیسې په پوره شو گاډي تر لاسه کی بیا غ مالک باندې دوباره دی دغه نه بعد دوباره بیا پاکستان خرڅول شي بالکل خرڅول شي سودا مکمل شي بیا په خرڅول شي سید نور افریدی سے وی چې مفتی سے پروګرام ظهر نه بعد پکار دی او کچرته د ایشان آباد شي نو بیا یې مسافر نشي اوریدي ځکه چې الته بیا د تراوی ټایم اوس خو مونږ په قران دزي کې ځکه دوړو طرف ته وټونه زیات جی بالکل الله خدای توید محمد بنوسی صاحب وی چې مفتی صاحب چې WhatsApp نمبر लिखा हुआ है इस पर अगर मैं कभी भी सवाल भेज तो मुझे जवाब मिल सकता है बिल्कुल बिल्कुल WhatsApp چې कम درې ګروپونه دي هغه کې یو دا WhatsApp ته आपके मसाला और उनका हल पश्तो ग्रुप थे आप په پیج کې مونږ ور کړه هغه کلیک کانو پشتو کې سوال کولای شي اردو ولا شي جو اردو समझते हैं उर्दू वाली जुबान समझते वो लोग आपके मसाला और उनका हल उर्दू लिंक क्लिक करें तो इनको इंशाल्लाह उर्दू में जवाब दिया जाएगा और सोच च खूबनो ताबीर तपोस के या वज़ाइफ तपोस के या तबीर ख्वाबों की ताबीर और वज़ाइफ वाला लिंक चदा द درې लिंकونه چې دا تاسو کلیک کړئ WhatsApp باندې تاسو ته هر وخت جواب ملوي فهد اگر چې دې کې مونږ ته ډېر تکلیف ته چې دومره سوالونه جواب په زرګونو سوالونه جوابونه مونږ کوو لګیایو تاسو به خیال وکړئ او به ګورئ WhatsApp ته راشه او الله به اجر راکړي ان شاء الله تاسو په دعا سره دا کار مونږ شروع کړئ شادي کې لیے وظیفه فهد وای چا چې ودونه نشته یا ودونه شته او نفرمانی کې یا اولاد نشته یا اولاد نفرمانی ټول د پر جمع دعا سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 پارا نمبر 19 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما نو دا وظیفه درې واره علمونه پس وای آیات هم دې ثواب به تلاوت درته ملوي شکیل حیات صاحب چې مفتی صاحب خوشاله اوسه آباد اوسه تام شکیل صاحب الله دې خوشاله آباد لرا زړه مرادونه دې الله پورا کی بنوی صاحب وی چې نماز اثر کے بعد یا نماز فجر کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی طرف پیچھے کی طرف رخ کرنا کیسے دا جائز دی چې امام من پاس امام مقتدیانو ته مخ راو ګرځي نو دا جایز دي قبله ته سټ شي هم جایز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا ثابت دي فرحت پیرزاده صاحب وی چې دعا فرحت پیرزاده صاحب زړه دعا کو چې الله د مصالح حل کی شکیل حیات صاحب وی چې پلټرای باندې پیسې ما غټه خاجو کدا مقصد دی د کوم سولي وای अच्छा जी हाफिज अब्दुल हादी साहब बलूचिस्तान से उन्होंने कल की थी तो एक तो वो ज़कात के बारे में पूछ रहे थे कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया है और 3.5 तोला सोना है और इसके अलावा वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए की मैंने कमेटी डाली अभी मिला नहीं है 2-3 महीने बाद मिलेंगे तो वो कहते हैं कि इस पर ज़कात वो कमेटी ज़कात में शामिल होगी या नहीं और ज़कात की पैसे मांगते तो मैं कैलकुलेट करके उनको बताता हूँ कि कितना कमेटी जी वो कमेटी में जितने पैसे आपने जमा किए हैं वो ज़कात के पैसों में जम होगा उस पर आपने ज़कात देना होगा बाकी ज़कात के लिए 1 लाख रुपए पर ज़कात तकरीबन 2500 2500 रुपये अगर 2 लाख बनती है तो आप उनके 5000 रुपये ज़कात दें बाकी मिदरुल्लाह साहब आपका जो हिंसा निकले वो बता रहा है आपको इंशाल्लाह हाजी इमदादुल्लाह साहब मोहम्मद अमीर साहब मस्पखीन नपस इंशाल्लाह
हाजी इमदादुल्लाह हाजी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सऊदी में मस्जिद बंद है इसलिए हम अपने कैम्प में नमाज जुमा पढ़ बिल्कुल पकिम्पुनु की जुमेल मुंज वर्कवल शे सलोर कसान वय बिलाल अहमद साहब की पिखेन और अल्लाह पाक तासु खपल मल्क ता हाजी इमदादुल्लाह साहब सलीम व गनीम रावली दा सलीम व गनीम दुआ तासु त जका कौ सालिम देते वेले शि तासु खसियात सरा राशे दा सेने जबार मल्क नाराजे मौजूरा वय व गनीम दर त जका वन ख ढेरे पैसे रावड़े गनीम गनीमत रावड़े ख ढेरे पैसे दा दुआ तासु त बार बार खौ बिलाल अहमद साहब की पिखे मौलाना साहब ढेर ज़बरदस्त प्रोग्राम दे अल्लाह पाक ताला अजर दर की माशाअल्लाह। मोहम्मद उमर साहब रियल एस्टेट के फ़ाइल ख़रीदना रियल एस्टेट के फ़ाइल का ख़रीदना कैसा है कि रियल एस्टेट फ़ाइलूना ही सिर्फ उस मका नहीं तश फ़ाइलूना अखले नो दा जायज़ न दी अलबत्ता देता बैआ सलमा वेलशी आगा तरीक़ा कार उलमा किराम न मालूम का पय तरीके बने फ़ाइलूना खिस्तल अबू किफ़ायतुल्लाह साहब वही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मोहतरम यो कस तपोस कई कयुए खज़े सरा मोहब्बत सरफ वो केस जना नो के नो दागे लुर सरा ओ چې زنا ور سره نو کې او ټچینګ ور سره دی نه کړ ټچینګ دی کړی بیا لور سره واده نشي کو چې ټچینګ دی ور سره نه کړی و لور سره واده کول شي فاروق جان صاحب وي سلام سلیم خان صاحب وایي چې واتس اپ نمبر څه دی د پیج کې مونږه د درې وړه واتس اپ نمبر لینک ور کړی دا پیج کې په اول سر کې د دې پروګرام نه پهلا درې لینکونه دي کم د خوخ ویغه لینک کلیک کا اردو ولا پښتو ولا تعبیرونه ولا حسیب افریدی صاحب زما مور د حج ډیر ارمان دی خو ما سره پیسې نشته وظیفه ان شاء الله موږ درته دعا کوو چې الله پاک تاسو مور په ژوندۍ کې دغه حج ارمان پورا کړي نو تا دې پر او دس نه پس دا وای چې الله مغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي الله پاک بندوبست یوسف خان صاحب چې زمونږ نیاده فلج نه جوړه ده اوس نه پوهیږي مونږ دته واتس اپ نمبر ورکه بیا ته مونږ پروګرام کې دومره ټیم خو نه چې د حسابونه کوي 58 راځي واتس اپ نمبر ورکه خزمونږ نیاده فلج والده نو اوس پوهیږي مونږ او دس معنی اوس نه پوهیږي کپوهیږي نه پوهیږي خاخه نو نه دی باندې انا دا بس دی باندې نه فدیاشته نه په منځونه شته دا مافته یاسین خان صاحب وی چې یاسین ګډ شاباش کشف رحیم صاحب ریپلی نه کوي ما خو درته دعا وکړه مراد علي حنفي تاروج ویني جی پښتنه کوي دی چې جمعه جوړ شوی دی 1997 کې نو ډیره موده غوي چې پدې کې نیغ منځونه کېدل اوس لږ وخت مخکې دی چې یو کس د ارمي نه راغو ریټایر شو هغه سره قطب نما و نو چې کله قبله وکړه نو چې 58 ډیګري کې راځي خو ما وی چې په خپل په موبایل وکړو نور کسانو ټول په موبایل باندې چې موږ وکړو نو 38 ډیګري کې راځي چې مفتي ندیم صاحب او نور علما موږ ته فتوا راکړه چې صحیح ده خو دی چې تاسو لګ رهنمایي کوي چې آیا موږ پدې کې موږ خو دا ځای کتل نه ذکر چې فتوا درکړې هغه فتوی باندې عمل وکړو او جنو ما ورته چې تفصیلی بیا وګورو دا غزا قتل پکار دی چې ته گاډي راولې مونږ په گاډي کې لاړ شو تازه ایته ان شاء الله کوتب نما راوړي به تعالی مونږ اوس چې ته مفتیان د کم یاد کړ د مستند مفتیان فتوا درکړه په غیب باندې عمل کوه شک او شبهه پکې مکه که شک او شبهه دې پکې بیا ختم او مونږ باندې اعتمادي نو مونږ پسې گاډي راولې مونږ سره گاډي نشته جی نو تا سره بلاړ شو فتوا بدر کو تا نه بل خوراک کو انشاءاللہ زوایدا سول یہ حافظ عبدالہادی صاحب کو جواب دیتے بلوچستان سے انہوں نے پوچھا تھا زکوٰۃ کے بارے میں تو 1.5 لاکھ جو آپ نے نصاب بتائی ہے تو اس پر 1.5 لاکھ روپوں پر 3650 روپے اس پر زکوٰۃ آپ کو پر لازم ہے اور جو 3.5 تولہ سونا ہے تو وہ کہتے کہ 96,800 روپے پر فی تولہ ہے تو सोना के हिसाब से 8,470 रुपए उसके ज़कात बनती है तो टोटल 1.5 लाख रुपया और जो तोला 3.5 तोला सोना है इन दोनों के 12,220 रुपए उस पर ज़कात बनती है इंशाल्लाह। कमेटी वाला उसमें है जो आपने जमा किए अच्छा कमेटी में जितने पैसे आपने जमा किए तो वो उसके साथ *025 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ज़कात आ जाएगी। अब मुझे पता नहीं है कि आपने आपको मैंने बताया कि जितने पैसे बनते हैं 1 लाख पे 2,500 2,500 रुपए 2 लाख पे 5,000 इस तरह हिसाब करके आप ज़कात दें 40वां रुपया आपने देना है जी। फहद बंगश से पुख्तन की शादी के लिए वजीफ़ा शादी करना है वजीफा मो ورکړه حاجی خان دا څو سوال وشو تو وای وزته بل ملګری دی جی شکیل حیات سے مفتی صاحب خوشاله اوسئ جزاکم الله بنویزی وی جی بنوی نماز عصر کے بعد یا نماز فجر کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی طرف پیچھے کی طرف حاجی فرحت پیرزادہ دعا کی درخواست شکیل حاجی امداد الله جواب وشو جی دا سوکت بلال احمد کی بھی جواب مولانا صاحب حاجی مولانا محمد عمر دا وای ریل اسٹیٹ کی جواب ابو کفایت الله
ابو کفایت الله سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم یو کس تاسو کوي چې یوې خزي سره پیار محبت صرف وکي دې جواب مور کړ زناونه کی خجی ټیک یا نکاح کیږي ورسره. فاروق جان سلیم خان واتس اپ نمبر څه دی خجی تاسو هغه ته جواب ورکړه پیج لینک مونږ شیر کړی دی نو ډایرکټ تاسو لینک کی زما مور د حج جواب ورکړه حجی یوسف خان تاسو وي یوسف خان وی زمونږ دته جواب ورکړه نیا د فارج خجی یاسین خان وشو یاسین ګړ ثنا الله حقانی صاحب زموږ استاد محترم دی الله دې عمر کې برکت واچي جی ته مونږ جواب ورکړو کاشف رحیم مشو جی دا څه وي کامل شاه صاحب زموږ ډیوټي په وزیرستان کې دا وای دې نه جواب ته د جمعې جمع نه کیږي او مونږ ځان له جمع کوو آیا دا څنګه دی کیږي کنه او دعا کې مو یاد ساته چې الله پاک ته ټول مسلې حل کی کتا سو په علاقې کې جمعې مونږ فرض نه وي نو مسبقین المونږ کوی جمع سره کیږي او که جمعې مونږ فرض وي پکې به جمعې مونږ کول شي جمع سره جی شکیل حیات سی وی چې د لاټري پیسې حلال دي کنه ته مو جواب ورکړی خجی وسیم الله دی وی چې الله مو کامیاب ولرا جزاکم الله یوسف متوی صاحب دعا کې یاد ساته الله تاسو خوشاله ساتي الله تاسو خوشاله ساتي. واتس اپ نمبر چا وخت دی لقمان خان سلارزی صاحب نو زموږ واتس اپ نمبر چې کوم دی تاسو داس کارو کوي د دې پیج ټایم لاین تلاړ شي الته موږ واتس اپ لینکونه شیر کړی دي نو هغه کې سوالات جوابات دي تاسو هغه لینکونه کلیئر کلیک کړئ ان شاء الله تاسو په ګروپ کې اډ شي بیا پښتنه کولای شي جی تاسو نمبر وطن متعلق سو مفتی صاحب وطن په درې قسمه دی وطن اصلي وطن اقامت او وطن سافر زما پښتنه دا چې یو کس د وطن اقامت نه لړ شي سافر وکړي بیا وطن اقامت تر شي آیا اوس دلته وطن اقامت کې ورته نه د اقامت ضروری دی کنه دی چې یو کس وطن اقامت نه لړ شي واپس راشي وطن اقامت چې پرې خنوي نو کریم ملازمت ته التوی تګره تک کور تکای نو وطن اقامت نه ختمي وطن اقامت الله ختمي کی چې تو خپل نو کریم ملازمت بستر اوچت تکي او بیا دوباره چې وطن اقامت ته بیا بدلی دا غزا ته وشي نو بیا به 15 ورځې تیروي بیا وطن اقامت شماری زر وای ٹیم پورا دي شي امجد حیات سی وی جمعے کی نماز کے لیے جگہ اور آدمی کتنے ہونے ضروری ہیں جمیل منزدا پارا چلو یو امام شي او درې مقتدیان یا د نزیات اسماعیل تنهاوی اول تاسو پوره ټیم ته دعا سلام علیکم سلام فرید الله صاحب تاسو په 94 مخ کې پروګرام کولو بیا هغه ویل چې تاسو وفات شوی الله دې نه کی الله دې عمر الله پاک تاسو عمر نصیب کی زموږ لقمان حکیم سے بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے امین حمید اللہ صاحب ماشاءاللہ کاشف رحیم صاحب ثنا اللہ حقانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام گندم پکنے سے پہلے فروخت کیا زموږ استاد محترم دی جی دی وچ گندم پکنے سے پہلے فروخت کیا تو عشر کس طرح ادا کیا جائے گا نیز چارہ میں عشر ادا کرنے کا طریقہ بھی ارسال فرمائیں اول خو غنم په خولو نمخ کې فروخت کول نه دي پکار جایز نه دي کګه یاد پر خرڅ کې نو بیا لسمه حساب کې ورکا کنه کیا یاد پر خرڅول شي نو مطلب د څومره پیسې پاږي کې لسمه حساب ورک په लाख रुपए کې 1000 روپے ورکا جی فہد بنگر سے بھی مفتی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت اذان شروع شو لکش بس بند شو ہاں جی کاروبار کے لیے وظیفہ بتاؤ فہد بنگر سے اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي او د سکه وای ان شاء الله دعا به وکړو عمر یو 2 سوال دي جی یو کسر عمر الله وی جی یو کسر په جیب کې تسبیح یا د الله نوم په جیب کې وی آیا دې سيزونو سره باتروم تتلې شي او بل پښتنه دا چې پلاس کې ګوت ما چول څنګه دي ګوت ما کې کا سپین زروي تقریبا 4.5 ماشه پر سپین زر یا دینه کم وي او هغه ګوت ما چول شي سړی شهاب سے हाँ जी हाफिज शहाब साहब दी چې دو شریک په یو کاروبار کې شریک دي یو شریک کاروبار پرې خل غواړي نو چې کله کاروبار پرې دي نو د 1200 مثال په تور 1200 روپے د کاروبار کیږي خو دې شریک ته وی چې زه درته په 100 پرې دمه اوس دا شریک بل یو کس باندې د کاروبار په 1200 روپے خرڅ کوي روپے ځان ته دې کې لکه شانت تفصیل دا دي چې څوک خپل کاروبار پرې دوي نو په زیاتو پیسو پرېږدل شي کنه چې کاروبار مثلا د 1200 روپے دی د 15 خرڅول شي کنه دې کې دا تفصیل چې دا کاروبار کې اسډ وی یعنی جامد سيزونه پکې وي ماشينګيري وي نور سامان وي کاروبار کې نو بیا ګران خرڅول شي او که نقد پیسې اړول بدلولي نو نقد پیسې په ډیرو پیسو نشي خرڅولې ځا محمد الیاس وی حضرت صاحب چې د چا ګیره یعنی داړي نه وي هغه اقامت کیږي چې ګیره والا موجود وي مکروه ده خو اقامت یې وشي واجب الاعاده نه ده الله آباد افریدی بی فار یو والا کاروبار څنګه دی هغه فار یو والا حرام دی هغه معلومات کړی حرام خجی بنوئی بھی پاکستانی کو قادیانیوں نے 30 لاکھ روپے امداد دیا احساس پروگرام سے پیسے لینا کیسا ہے حاجی امداد اللہ سے مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے ہم سعودی عرب میں بہت مشکل میں ہمارے لیے دعا کریں الله پاک ته سعودي ولا ملګری دوبۍ ولا چې کم ځای کې دي دا بار ملکونه یورپ کې دي ملیشیا کې دي یا الله چې کم ځای کې دي خپل وطن ته سلم او غنیم راولې د نورو خلکو محتاج ما کې یا الله
ته کامیاب کی او هر قسم شر نه په امان کی بیماری نه په امان کی خپل بچو ته یا الله را ولا خوشاله. سید نور افریدی سی وی مفتی صاحب چې قرض در باندې او څوک د حج د پر پیسې درکې نو هغه په قرض کې ورکول شي. جواب مونږ ورکړی دی الله پاک ته زمونږه څومره اوریدونکي دي څومره سمونږه اوریدل په دې باندې یا الله مونږ ټولو ته عمل توفیق نصیب او ګرځوي. یا الله مونږ په علم کې عمر کې برکت واشه. یا الله الله زمونږ بار ملګری دي بار ملکونو کې د خپل وطن ته سنې مو غنیم راولي. یا الله خوشاله راولي. یا الله کم مقصد ته تللی دا مقصد یا الله پورا کړي او یا الله ازره مرادونه پورا کړي. چا اولاد نشته نرینه اولاد نصیب کړي. څوک بیماران دي شفا کامل عاجله نصیب کړي. یا الله څوک مزورتیا ختم کړي. یا الله دا وبا وخت د فتنه وخت یا الله ټول مسلمان ته په امان کې دغه وبا هغه کافر تور ولې چې هغه مسلمانان تنګوي لکه امریکا یورپ کې چې کوم کافران دي چې مسلمانانو خلاف سازش کوي اسرائیل ته دا وبا ولېږي زمونږ نه دا وبا ختم کړي. یا الله دا وبا ختم کړي مسلمانان ته په امان کې. یا الله چا ودونه نشته پزړه پورې ودونه وته نصیب کړي. یا الله چې چا کاروبار نشته پزړه پورې کاروبار ورته نصیب چا کاروبار شته کاروبار کې برکت وي. دا دعا وکړي چې په کورونو کې لنجې دي فساد د خزه خوند په منځ کې اولاد او بچو په منځ کې د شر د ختم کې مینا محبت پیدا کړي. دغه دعا وکړي یا الله په افغانستان کې اسلامی حفاظت فرمائے. یا الله په کشمیر کې مسلمانان حفاظت فرمائے او په کوم ځای کې مسلمانان مغلوب دي غلبه نصیب کړي. بیا په اخلاص سره دعا وکړي یا الله د اسلامي دینی شعبې چې څومره دي مدرسو حفاظت فرمائے دعوت تبلیغ شعبې حفاظت فرمائے تصوف ته شعبې حفاظت فرمائے ټول مسلمانانو یا الله حفاظت فرمائے. دغه دعا وکړي یا الله زموږ ملک اسلامي نظام نافذ و دائم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبه.